بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دی آیت نبیا حالات ته اشاره ده چې کوم حالات د دې صورت د نزول په وخت کې چې پورا مشرق وسطا چې وته موږ وایو میډل ایسٹ مشرق وسطا چې پای کې ایران او عرب او یمن او فلسطین او شام او دا ټول علاقې شامل دي. په دې ټولو علاقو کې یو جنگ برپاو په وچه باندې هم او په سمندر کې هم. ظاهره خبره ده چې سمندري قوتونه مداوي دا هرقل چې د دې حبشو نه راتو نه یو ځان سره یو ډېر عظیمه بحري بیړه راوستې وه او دې آیاتونو کې دې خبره ته اشاره ده چې مسلمانانو له خپل یوازې بري قوتونه چمتو او تیار ساتل نه دي پکار بلکې بحري قوتونه هم تیار ساتل پکار. او یوازې دا جنگ نه بلکې ردې نه علاوه هم د انسان باندې د انسان حکومت او په انسان باندې د انسان خدایي چې انسان باندې د پاسه د انسان خدایي مسلط دا فساد دی. دا د عقیدې فساد دی، دا د اخلاق فساد دی، دا د خاندان فساد دی، دا د معیشت فساد دی، دا د معاشري فساد دی. او دې فسادونو سره دې باندې د صحیح ځان پوهولو دپاره بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې چې د ټولې دنیا کوم حالاتو نو په هغې باندې یو نظر ساتل پکار دي. دې آیت کې هم هغې ته اشاره ده. یوازې دا د روم او د ایران د جنگ خبره نه ده، اخو یو وقتي مسله وه چې د هغې په وجه باندې دا کار شو او دا فساد را پیدا شو او جنګونه را پیدا شو، ظلمونه را پیدا شو. دا فوجونه چې په کومه علاقه ورتلل نو دې دپاره هر څه مباح و. د چا عزت محفوظ نه و، د چا مال محفوظ نه و، د چا جان محفوظ نه و، د چا د کور چاردیواري محفوظه نه وه. غالب فوجونه چې وو نو هغې اختیار و چې څه کول هغه به یې کول، خو دا خو وقتي خبره وه. د دې وقتي خبره نه علاوه چې د جاهلیت او د انساني فطرت نه د بغاوت چې کومې نتیجې وې نو هغه نتیجې په ټوله دنیا کې ښکاره وې. هغه په چین کې او په هندوستان کې ښکاره وې او هغه په مصر کې او په بابل او په عراق او په شام کې ښکاره وې او په عربو کې ښکاره وې. د جاهلیت زور و، د جاهلیت غلبه وه، جاهلیت پار چا راخور. نو قرآن د هغې تذکره کوي چې ظهر الفساد فی البر والبحر، راخور شوی دی فساد، راخورې شوي دي بلاګانې مصیبتونه فی البر والبحر په وچه او په لمده کې. نو دا چې راخورې شوي دي نو په څه وجه راخورې شوي دي؟ بما کسبت ایدي الناس، ځکه چې دا د خلکو د عملونو وجه ده، د عملونو وجه ده. دلته یو دوه خبرې ذهن کې کېنول پکار دي. قرآن دلته واضح خبره کوي چې دا په دنیا کې چې کوم فساد دی دا د خلکو د عمل نتیجه ده. عام طور باندې خلک دا خبره کوي او ډېر په زور و شورې کوي چې ناکاره حکمرانان د خلکو د عمل نتیجه وي. که خلک ټیک شي نو حکمرانان به ټیک شي. دا د ملوکیت یو تصور دی. دا تصور ملوکیت را پیدا کړی دی، ملوکیت دا تصور را پیدا کړی. دا آیت دا حدیث چې خلک پرې کوي چې اعمالکم عمالکم، دا صحیح حدیث نه دی. اعمالکم عمالکم دا صحیح حدیث نه دی، په صحیح سند ثابت نه دی. اصل خبره دا وه چې کله دا خبره د خلافت نه ملوکیت ته لاړه نو بادشاهیانو د خپل هغه ظلم د جواز دپاره دا خبره پېښ شوه چې تاسو ناکاره یې، ځکه در باندې خدای مونږ مسلط کړي. روایاتو کې راځي حجاج ابن یوسف ته چا ووې چې ګوره تم حکمران او حضرت عمر هم حکمرانو. نو د حضرت عمر په زمانه کې د خلکو عزت، د خلکو مال، د خلکو جان څومره محفوظ و، هر چا ته ازادي وه. حضرت عمر یو ښه جابر سړی و، یو ښه زورور او سخت قسم مزاج والا انسان و، خو د هغې باوجود هم د هغه په مجلس کې او د هغه په خطبه کې د هغه په اجلاسونو کې چې به کېدل نو ازادي به وه پکې. هر سړي خپله خبره کوله، یو غلام، یو آزاد سړي، یو عام سړي به خپله خبره کوله او ستا په مخکې اوس خبره نشي کولی. نو حجاج بن یوسف ورته وایي چې تباذروا لی اتعمر لکم، تباذروا لی
اتعمر لكم تبادروا تاسو د ځان ابو ذر غفاری جوړ کړئ اتعمر لكم زبر ځان عمر جوړ کړ او کته د ځان ابو ذر غفاری نه جوړه نه ابو ذر غفاری رضی الله عنه خو تله ولته پر ابزه کې پدان لپاره یو باندې کې ناشته وې تاسو زما په کار کې کار ملره بس ابو ذر معنا دار چې بالکل د دنیا نظام راغون کې زما په سیاست او حکومت او په دې کارونو کې کار ملره ته زما په کار کې کار لري نو خو بیا تاسو چل کوم نو آیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې هر سړی ابو ذر چې په کار کې کار نه لرو دا یو بهانه ده تاسو په خبره ورسېږئ دلته چې کوم خبره قرآن کوي چې بما کسبت اید الناس دینه مطلب دغه شرک دی قرآن دا خبره بار بار کوي چې دا په دنیا کې چې فساد دی دا دنیا کې چې بدامني ده دا دنیا کې چې ظلم دی دا چې حقوق غصب کیږي دا چې د چا عزت مال جان او چاردیواری محفوظه نه ده دا ځکه چې د شرک غلبه ده د شرک د غلبې په ځای چې د توحید غلبه راشي بیا به دا چل نه وي نو د حکمرانانو ذمہ داری د توحید غلبه ده دا معنا نه ده چې خلک به ګناهګار خوي خلک چې ګناهګار دي د خلکو د ګناهګارانو د ګناه په وجه باندې خلک په خلکو مسلط کیږي نو بیا د بنی اسرائیل او دا قرآن چې وایي چې فرعون په خلکو مسلط شو دا نمرود چې په خلکو مسلط شو دا د خلکو د عمل په وجه مسلط شو دا خو الله تعالی تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا خو د الله تعالی اختیار دی پرون تا دا وی چې لله الامر من قبل ومن بعد که څوک ګټیو که څوک بیلی دا د الله تعالی اختیار دی دې کې د خلکو د اعمال داسې یو عمل چې د هغې په نتیجه کې برای راسي حکومت بدلیږي نو بیا خو هغه عمل ته سوچ وکړه بیا یو داسې اختیار ستا په لاس کې چې د هغې په نتیجه کې تا دا حکومت راوستی نو بیا خو د خپل هغه عمل باندې سوچ وکړه چې هغه عمل دې ټیک کړی که غلط دې کړی هغه واضحه خبره ده بیا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس راخور شوی دی فساد په وچه او په لمده کې بما کسبت اید الناس د وجه د عملونو د خلقونه د وجه د عملونو د انسانانو نه د هغه وجه نه چې خلقو چې کړي دي د هغې لاسونو نو لاس عمل کوي مطلب عمل لیذیقهم بعض الذي عملوا دي د پاره چې الله تعالی وسکي دي ته نتیجه د ځینو عملونو او د پورا عملونو نتیجه خو په قیامت کې ورته ورسکي لعلهم يرجعون دي د پاره د خلق توحید طرف ته واپس شي د شرک نه را واپس شي او دې کې یو لنډه غونې نقطې ته ذهن سوچ کوه د دې ظهر الفساد فی البر والبحر نه مراد که د روم او د ایران جنگي نو د روم او د ایران په جنگ کې الله تعالی دې ته د بعضې عملونو او د شرک د هغې عملونه څه داسې نه خو چې مونځ نه کوه یا یې دروغ وي خو عمل دا و چې مشرکان د خدای په ځای باندې د انسانانو خدایي منلې وه انسانانو ته د خدای درجه ورکړې وه بادشاهانو ته د خدای درجه عیسایان هم داسې کړ قرآن چې څنګه سورۃ توبه کې وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله هغې د خپلو پیرانو او د مولیانو نه خدایان جوړ کړي او آتش پرست خو و داسې چې هغه خو مشرکان وو خو به ورته سجدې کولې او هغه که پرویز و او که بلو خو د هغې اختیارات هغې خدایي اختیاراتو باندې قبضه لګولې وه ځان ته د خدای دعوه کوله وایي زه خدای یم خدای دعوه اوس لعلهم یرجعون چې دې را واپس شي نو دې باندې لږ سوچ وکړه چې دا روم او دا ایران چې توحید ته را واپس کېږي نو دا قرآن دا وایي چې دا سزا ولا زه ځکه ورکوم چې دې توحید ته را واپس شي اوس که د اسلام په دې پیغام کې د غلبې خبره نه او په ټول عالم باندې د الله تعالی د بندګۍ او د الله تعالی د حاکمیت د قایمولو خبره نه نو لعلهم یرجعون به څنګه صادقېږي تاسو په دې خبره رسېږئ که نه رسېږئ دا لعلهم یرجعون چې دا روم او ایران به اسلام طرف ته راځي څنګه چې ته به چې اسلام غلبه نه غواړي اسلام غلبه نه غواړي په اسلام کې د غلبې د تصور نشته نو دا لعلهم یرجعون به دنیا دا به څنګه راځي دا په آخرت کې خو نه یادېده او په دنیا کې یادوي چې لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هم دې آیت کې د دې مطلب هم دا دی که نه چې اسلام د غلبې دپاره راغلی دی په ټوله دنیا به غلبه غواړي نو دا خلک به را واپس کړي خسرو پرویز به څنګه ته را واپس کړي او هرقل به ته اسلام ته څنګه را واپس کړي دا په جولۍ نیولو را واپس کېږي نو دې آیاتونو ته پکې لږ سوچ کوئ قل سیروا فی الارض ورته ووایه وګرځئ په ځمکه کې فانظروا نو وګورئ کیف کان عاقبة الذین من قبل څنګه و انجام دا کسانو چې د دې نه مخکې وو
چې کوم تباه شو نو ولې تباه شو نو د دنیا اسباب خو ورسره و ډوډۍ خوړه صحتونه یې ښه وو باغونه یې وو پټي وو ولونه ولې او نیرونه هغه کنستلی وو هغه زراعت نظام برابر وو سره او سپین ورسره ډېر وو خزانې ورسره وې علم ورسره وو که نه چې علم ورسره نه دا کارونه بغیر علم نه څنګه کېده او د دنیا علم خو ورسره یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا نو بیا ولې تباه شو نو ځکه چې کان اکثرهم مشرکین اکثر مشرکان نو شرک د تباهۍ سبب دی اصل شی د شرک دی خلک ځي او راځي یو ورکوټي دا ګناهونه شماري خو شرک ته پکې رسو ګناه نه وایي او بیا په دې معنا باندې شرک چې دا شرک د تباهۍ سبب دی او د شرک نه بچ کېدل په دنیا د غلبې سبب دی په دې نه پوهېږي نو فاقم وجهک للدین القیم سیده که خپل ځانو سم که راواړه خپل مخ راواړه خپل ځان هغه دین طرف ته القیم چې په مضبوطو بنیادونو ولاړ دی من قبل ان یاتي یوم مخکې د راتلو د هغې ورځې نه لا مرد له چې نه به وي واپس کوونکي د هغې ورځې لره من الله د الله تعالی د طرف نه الله به نه واپس کوي او نه به د چا ذمهداري لګوي چې دا ورځ واپس کړي دا ورځ به واپس کېږي نه د الله تعالی د طرف نه د هغې د واپسۍ څه انتظام نشته او چې د الله تعالی د طرف نه د واپسۍ د انتظام نشته د راتلو انتظام یې دی وعده یې کړې ده نو بل څوک دی چې به یې واپس کړي یومئذ په دغه ورځ باندې یصدعون خلق به ډلې ډلې شي صدع اصل کې دې ته وایي چې یو داسې شی ته مات کړي چې د هغې اجزا د یو بل نه داسې جدا شي چې د یو زدي سړی هم د هغې نه انکار نشي کولی چې دا جدا شوي دي لکه شیشه د ځمکې د راوبغی ګټې یې راوبغی نو اترې ورې لاړه شي فصدع بما تؤمر مطلب دا دی فصدع فصدع بما تؤمر ای پیغمبره چې کومه خبره تا ته حکم کیږي نو هغه په ډاګه واضح جدا یې به داسې ترې ورې جدا یې بیانه که چې د چا په ګډو شک پاتې نشي نو یصدعون په دغه ورځ باندې به خلک بالکل جدا شي ډلې به ځان له به شي خلک مشرکین مؤمنان به ځان لي او مشرکین به ځان لي او د شرک بیا چې څومره قسمونه دي د هر چا سره به خپله جنډه بیا ورسره وي بیا صدعون حاجي هغه د متمم بن نویره او مالک بن نویره مشهور کسان دي که نه دوه کسان دوه رونه دي دواړه شاعران دي صحابو په زمانه کې نو دا مالک بن نویره پکې دا هغه کس دی که تاسو تاریخ لوستی نو حضرت خالد بن ولید وجلی و بیا د ښځه چې په نکاح اغوستې وه دې باندې بیا څه اعتراض راغی د هغه اعتراض په وجه باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر صدیق ته ووایي چې دا سړی د دې جرنیلۍ نه معزوله که نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راوغوښتو هغه ته مطمئن شو وایي زه خو یې نه معزوله کوم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې بیا راغی نو اولنی کار یې دا وکړه چې خالد بن ولید یې معزوله کړو هغه دا متمم بن نویره دا رور مالک ابن نویره چې کوم دی وجلی و دا متمم ډېر لوی شاعر و ده به بیا په خپل رور پسې شعرونه وي وکنا کندمان جزیمة حقبة من الدهر حتی قیل لن یتصدع اصل کې دا شعرونه به بخاری کې دا روایت راځي رسول الله صلی چې وفات شو نو حضرت عایشې به دا شعرونه ویل په دې باندې پوه شوې که نه حضرت عایشې وروسته بیا زمانه کې که نه حضرت عایشه په هغه زمانه کې نه بیا وروسته چې بیا کله دا واقعه وشوه نو بیا به حضرت عایشې نو بیا حضرت عایشه خو نبي علیه صلات وسلام نه پس 40 سال نه زیاته تقریبا ژوندی و 41 ساله پورې ژوندی و که نه نو نبي علیه السلام خو به ورته یادېده نو چې کله دا د متمم دارور مالک ابن نویره مړ شو د ورپسې شعرونه ووې نو دا شعرونه حضرت عایشې ته هم راورسېدو نو هغې به د نبي علیه السلام په باره کې وې وکنا کندمان جزیمة حقبة من الدهر حتی قیل لن یتصدعا جزیمه یو بادشاه تیر شوی او جزیمه بن ابرس نو دا هغه دوه ملګري و هغه به خلکو وی دا دواړه د یو بل نه جدا کېږي لکه فرقدین دوه ستوري یادوي دا چې د یو بل نه جدا کېږي وكل اخ يفارقه اخوه لعمر ابيك الا الفرقداني دا دوه ستوري دي دا یو بل نه نو چې دوه ملګري به یو بل نه جدا کېږي د خلکو به وی دا فرقدین دي نو بیا د جزیمه دا خبره پکې راغله بیا پکې د متمم او د مالک دا خبره راغله فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة ما قيل لن يتصدع وما مالك زه متمم او مالک مونږ دواړه به داسې د یو بل د دوه رونه خو داسې به د یو بل سره جوړه ګرځېدو
چې حتی قیل لن يتصدع خلکو به وایي چې دا خو د یو بل نه جدا کېږي نه خو بس یو وخت راغی چې مالک اوس نشته د یوازې ګرځم یومئذ په دغه ورځ باندې یصدعون خلک به د یو بل نه جدا جدا شي ډلې ډلې به شي فریق فی الجنة و فریق فی السعیر دغه به نتیجه من کفر فعلیه کفره هغه څوک چې کفر وکړي نو د کفر بوج په ده باندې دی دې ته دې بیا ټینګ شي چې کفر کوي نو د کفر نتیجې ته بیا ځان ټینګ کړي داسې به نه کوي چې نتیجه به نه مني او کفر به کوي ومن عمل صالحا او څوک چې نیک عمل کوي فلانفسهم یمهدون نو د ځان دپاره تیاری کوي د ځان دپاره خیر مخکې لیږي حاجي مولانا شبیر احمد عثماني دلته ترجمه کړې ده وای چې ولې فلانفسهم څوک چې ښه عمل کوي نو فلانفسهم د خپل ځان دپاره یمهدون جنت میں آرام کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں وای دا چې دلته دا نیک عملونه کوي نو دا هلته ځان له به جنت کې بستره برابروي په ځان لاندې به جنت کې هلته کور برابروي دا دلته لګیا دی منځونه کوي او جهادونه کوي او دین زده کوي او دین خلکو ته ښیي او په دین باندې عمل کوي او دین دپاره سختې تېروي خو دا په حقیقت کې هلته د جنت تیاري کوي هلته جنت کې ځان له ځای تیاروي دغه نتیجه ده پرون تا ته ما ویلي چې دا اعمال چې که نیک دي نو د دې شکل به هلته بدل شي عمل بدای شکل به هلته بدلی او که دا بد دی نو عمل دار خو شکل به هلته بدلی نو جهنم د بد عمل شکل له او جنت د نیک عمل شکل لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات دې لپاره چې الله تعالی بدله ورکړي یعنی قیامت برازي د عمل دا لیجزی د کم خبره علت دی د دې علت دی چې د عمل بدل برازي د عمل رد عمل به د عمل جزا به که خره او که بد دی دا الله تعالی مقرر کړی دا ولی مقرر کړی دا ځکه چې مؤمنانو له الله تعالی اجر ورکوي لیجزی الذین آمنوا دې دپاره چې الله تعالی بدله ورکړي کسانو ته چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او ښه کارونه وکړو من فضله د خپل فضل له طرف نه نو پته ولګېده چې دا جنت ته چې سړی ځي که نه نو دا د الله تعالی په فضل ځي یعنی دا نیک عمل باندې د جنت نه نتیجه مرتب کول د الله تعالی فضل دی په دې جمله پوه شوې په نیک عمل باندې د عمل په نتیجه کې خو بځي خو د عمل په نتیجه کې چې هغه څه ملاویږي چې هلته څه دي نو دا د عمل په نتیجه کې نه دي وایي د عمل په نتیجه کې دغه جنت ورکول د الله تعالی فضل دی دا د خدای فضل دی چې د دې عمل په نتیجه کې دغه جنت ورکوي کني نو دا عمل د دغه جنت اهل نه دی خلکو تپوس وکړو د پیغمبر علیه السلام نه نبي علیه السلام یې هېڅ سړی د خپل عمل په نتیجه کې نشي تللی جنت ته نو صحابو تپوس وکړو دغه خدای پیغمبره تاسو هم د خپل عمل په نتیجه کې وایي نه وایي زم نشم الا ان یتغمدنی الله بغفرانه زه به هم د الله تعالی په فضل جنت ته نو بل سړی به څنګه وایي چې زه به په عمل جنت ته ځم انه لا يحب الكافرین بشک الله تعالی کافران نه خوښوي زمونږ په دې وطن کې په دې اوسنۍ زمانه کې یو خبره ډېره مشهوره ده وایي نه د مرض سره دشمني کوه د مریض سره دشمني مه کوه مریض بد نه دی نو الله خو کافر نه خوښوي الله خو داسې نه دی ویلی زما کوپر نه دی خوښه ان الله لا يحب الکافرین الله خو زما کافر نه دی خوښه زما خو منافق نه دی خوښه زما خو فاجر نه دی خوښه او ته وایې نه کافر ته څه مه وایې خیر دی خو کوپر ښه نه دی نو دا کوپر کوم ځای دی دا کوپر کوم ځای دی دا د په هوا کې ځوړند دی چې ته ګرځي را ګرځي پیغمبر علیه السلام چې غذا کول نو د کوپر خلاف یې کوله که په دې بدر کې کوپر وجلی و کافر په دې بدر کې څوک وجلي کوپر یې پکې وجلی د ابوجهل کوپر و کافر او د امیه او د ابی ابن خلف داسې شی دا کوپر و کافر پته نه لګي څه وایي نو انه لا يحب الكافرین بشک الله تعالی کافران نه خوښوي کوپر ابن دی خوښه خو کافر ابن دی خوښه ومن آیاته او د الله تعالی په نښو کې دا ده د الله تعالی د توحید په نښو کې دا ده ان یرسل الریاح چې رالیږي بادونه هواګانې په دې پښتو کې یو هوا ده یو سیلی ده نو ریاح ترجمه به کوو هوا بادونه او د ریح ترجمه به کوو سیلی ګوره عجیبه خبره ده ریح او ریاح لفظ مفرد دی ریح جمع د ریاح قرآن چې استعمالی نو چې لفظ مفرد استعمالی نو په بده معنا کې استعمالی سیلی طوفان هغه شی چې په خلکو بد لګي چې روانه کوي
داسې سیلې راشي که نه دا دلته نه راځي دلته خو مزې دي دا په دې یورپ کې راځي توبه استغفر الله که تاسو وکتل نو حیران بشئ په دې یورپ کې راځي داسې ونې ماتې کړي چې ته به دا ستا یقین به نه راځي چې دا ونه په سیلۍ ماتېږي داسې کړي چې لکه ته به وایې یو خلاص ولا چا ورکړه یو تبر یې ولا خلاص کړی دی او هغه ځای کې پرته ده دا کورونه داسې هغه بادامې چې ورته وایي داسې هغه داسې راوچتې یو دا کورونه مورونه داسې واړی په دې نن سبا په دې امریکا کې او په یورپ کې دا سیلې ډېرې راځي نو هغې ته بیا ریح وایي ریح نو ریح قرآن په هغه شي کې استعمالوي چې هغه بده سیلۍ ده او ریاح چې جمع ده نو هغه په ښه کې دا کمال صرف په عربۍ ژبه کې دی بل ژبه کې دا کمال نشته د دې مثالونه نور هم ډېر دي خو دا د ادب عربي وخت نه دی ومن آیاته او د الله تعالی د توحید په نښو کې دا دي چې ان یرسل الریاح چې هواګانې رالیږي بادونه رالیږي مبشرات زیری ورکوونکي وليذيقكم او د دې دپاره چې الله تعالی تاسو ته وسکي من رحمته د خپل مهربانۍ نه ولتجري الفلك بامره او دې دپاره چې رواني کشته دغه په حکم بیړۍ دغه په حکم رواني او بیړۍ څه دپاره ګرځي نو چې تجارت رواني ولتبتغوا من فضله او دې دپاره تاسو ولټوئ د الله تعالی فضل ولعلکم تشکرون او دې دپاره تاسو شکر ادا کړئ نو دا د الله تعالی د توحید دا مطلب دی دا چې خبره یې وکړه چې ومن آیاته یرسل الریاح الته ظهر الفساد فی البر والبحر دلته بیا یرسل الریاح دې مطلب څه دی چې په وچه او په لمده کې فساد دی خو یو وخت را روان دی چې په دې وچه او په لمده کې به د خوشحالۍ هواګانې به والوځي پیغمبر راغلی دی او د پیغمبر دا دعوت به یو ځل عام شي او دا به په ټوله دنیا غالب شي نو دا به داسې لکه چې هواګانې راشي او بیا پکې بارانونه وشي او چې بارانونه وشي نو د هغې نه پس بیا سوکالي راشي خوشحالي راشي خیرازي راشي شینکۍ راشي فصلونه وشي ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم او بشک لېږلي موږ ستا نه مخکې رسولان خپلو قومونو ته او پیغمبر ټولې دنیا ته مخکې پیغمبران خپل قوم ته نو ځکه به هر پیغمبر وی یا قومي او پیغمبر علیه السلام یا قومي نه وی پیغمبر علیه السلام یا ایها الناس اے خلکو ټول دنیا انسانانو ته خبره کوي او مخکې پیغمبر به صرف قوم ته خبره کوله فجاءوهم بالبينات نو دی راوړل دی پیغمبرانو دی خلکو ته بالبينات ښکاره دلیلونه یعنی د الله تعالی کتاب هم پیش کو خپل کردار هم پیش کو حکمت هم پیش کو داسې تعلیم پیش کو چې هغه تعلیم چا ومنو نو د هغې منونکو کردار هم بدل شو نو دا بیناتو فجاءوهم بالبینات پیغمبرانو ښکاره نښې راوړي یو نښه خو هغه وه چې الله وله ورکړه کتاب یې وله ورکړه احکام یې ورکړه خو نورې نښې د پیغمبر په دې ژوند کې وي د پیغمبر په دې ذات کې وي د پیغمبر ذات په خپله یو نښه وه د پیغمبر کردار په خپله یو نښه وه هغه سره معجزې وي د پیغمبر اخلاق دا په خپله یو نښه وه د پیغمبر د شاګردانو هغه تبدیلي چې په هغې کې کوم بدلون راغی چې مخکې څنګه و چې د پیغمبر تعلیم یې ومنه بیا څنګه شو نو دا ټولې نښې وې که نه فجاءوهم بالبینات نو دی راوړو دې خلکو ته ښکاره نښې او خلکو ونه منلې نو فانتقمنا من الذین اجرموا نو موږ بدل واغستو دا کسانو نه چې جرمونه یې کړي وو نو د رومیانو د ایرانیانو نه به هم بدللي فانتقمنا دا اشارې ګوره پر اشارو کې فانتقمنا من الذین اجرموا نو موږ د مجرمانو نه بدل واغسته نو د دې مجرمانو نه د بدل د اغستو وخت را روان دی او د داسې لوی مجرمانو نه چې روم او ایران څومره لوی مجرمانو او څومره فسادونه یې خواره کړو نو د دې نه بدل اغستل د ملنګۍ کار دی که دا زور غواړي او ته اسلام زور نه غواړي نو ته بیا ما په دې پوهېږه چې بیا به دې بدل څنګه لي زور به یې که نه ځکه به دا کار خزي فانتقمنا من الذين اجرموا من بدل واغسطو دا کسانو نه چې جرمونه یې کړي وکانه حقا علینا او یقینا ثابت و په موږ باندې نصر المؤمنین مدد د ایماندارو د ایماندارو به موږ اوس مدد کوو دا چې نن تا ته ښکاري چې دا یو در او بل درته مکه کې ځای نشته دی نو حبشو ته ځي او کله مدینې ته هجرت کوي او ځای چې هر ځای ته ځي نو خلک یې شړي او څه کوي پې او الزامات پې لګوي او دا وخت به ټول عمر نه بیا یو وخت به داسې راشي چې الله تعالی به دې مدد کوي خو الله تعالی د مدد دپاره وخت دی
الله الذي يرسل الرياح الله تعالی غزاد دے چرالیگی دا بادونا دا هواگانے فتسیر صحابا نو دا وچتی کی وریزی دا هوا راشی نو دا ورزی سمندر نا بخارات وچت شی هواگان راشی نو دا بخارات وچتی نو فیبسطه فی السماء نو خوری پدی فضا کی کیف یشاو چی اللہ تعالی سنگواری کم طرف تے بوزی ہو کم تا ایران تے بوزی ہندوستان تے راولی پاکستان تے راولی ترکستان تے راولی وَيَجْعَلُهُ او اللہ تعالی بیادا وریز گرزئی کسفن غلس کی ٹوٹے کسفن تو تا گور دا سے غلس کی دا سے یو ځای کې ورجزی بل ځای کې لګه ورجزی بیا خوریږي بیا ته ګورې دا سره روان نه فتر الودقان تبین دا غټ ساس کې د باران یخرج من خلاله چې دا غي د من نراوزی د دې ورجزی نراوزی فاذا اصاب به من يشاء من عباده چکل ورسی الله تعالی دا باران غچاته چې را دې ش د خپل بندگانو نانو اذا هم یستبشرون نو په دغه وخت دی بیا خوشاله یره باران روان دی که خیر باران شو موسم بخشي هوا به صفاشي کوسي به صفاشي شینکی برا زرغون شي وب به ډيري شي چینه برا زرغون شي کویان برا زنده شي خړګي به شروع شي ها نو دا مزه بشي وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين اگر شودي مخکره دي نازل حدود دي باران نه پدي باندې او د دینم پس مخکله مبلسين نا امید چې باران نو شوه نو دي سو نا دغه صورت حال د انسانانو ده چې دا خلک نا امید دي چې د کفر ته ګوري او د ظلم ته ګوري نو نا امید کیږي او الله تعالی بیا باران راولېږي یعنی مطلب دا دی چې اسلام غالب شي د اسلام تعلیمات نو څنګه چې د اسلام تعلیمات دي نو دا چې دا باران هم دی باران په ټول وطن باندې او په ټوله دنیا په یو ورځ نه کېږي په یو ځای کې کېږي بل ځای کې نه کېږي جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اقبال وای دا د نور په ډوبېږي نه نور د دنیا نه غیبېږي نه یو ځای نه ډوبېږي خو بل ځای کې راخېږي نو دا چې دا باران هم دی نو دا چې دا اسلامي نظام هم دی نو د اسلام دا غلبه او د پیغمبر دا تعلیمات دا په یو ځای کې راځي یو ځای کې به ورېږي یو ځای کې به ردې دا باران ورېږي یو ځای کې به ردې دا فایده ملاویږي خلکو ته فانظر الى آثار رحمت الله نو وګورت بیا اثرات د رحمت د الله تعالی ته دي شین کیتا کیف یحیی الارض بعد موتها څنګه الله تعالی را ژوندې کوي مکه پس د مرګ نه مطلب چې باران شي نو شین کی را درغون شي نو دې معنی دا چې پیغمبر تعلیمات عام شي نو په خلکو کې به صلاحیتونه را پیدا شي د نیکه صلاحیتونه به را زرغون شي حاجی ښه اخلاق ښه کردار ښه عمل ښه صحبت ښه ملګرتیا ښه امن ښه ماحول به جوړ شي تاسو به بیا وګورئ چې دا جهالت دا تیاری به غیب شي بیا فانظر الى آثار رحمت الله نو وګورئ اثرات د رحمت د الله تعالی ته کیف یحیی الارض بعد موتها چې څنګه راژوند کوي د ازمکه د مرګ نه بعد ان ذلک لمحیی الموتى او تاسو دا وی کنه چې خپل اصل دعوت به پکې بار هر جمله کې وای بیا ان ذلك بشک دغه خدای چې دا کارونه کوي لمحیی الموتى راژوندن کوونکې د مړو دی او هو علی کل شیء قدیر والله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی څنګه چې مړ زړونه په ایمان راژوندي کوي نو داسې به د مړې بوټۍ په قبر کې د جنت په قیامت کې بیا راژوندي کوي په دې مړو جسمونو کې به بیا روحونه راواچوي دنیا کې خلک خو ژوندي دي خو زړونه یې مړه دي نو زړونه ولا په اسلام راژوندي کی نو دا کوم رب چې کوم زړونه په اسلام راژوندي کوي او دا غي نه ښه کردارونه را پیدا کیږي بیا په دنیا کې ښه مثالونه را پیدا کیږي د انسانیت لپاره نو دغه رب بیا په دې مرده جسمونو کې روح هم واچي په قیامت کې ولا ان ارسلنا ريحا نو کچر تراولي ګمونګه بعد ريحا سیلای دا سي باد چې هغه مضر باد تو د سیلې ده یا ډیره یخه سیلې ده یا ډیره تیزه سیلې ده یا دا سي به موقع سیلې ده چې هغه موقع ها خلکو تماکو څه کړی دي کټکړی په پټی کې خواره کې کنه پانه اپی سیلې راشيو چې تر ازینو پته نه لګي پټه خالی پروت ولا ان ارسلنا ريحا او کجر تمرا وليغو دا هواګانې مصیبتي خشک سالي والا
او اثر مزر بادونه، تیز بادونه، ګرم بادونه یا ډیر یخ بادونه. فرأوه مصفرا نو دی وګوري دا خپل شینکې زیړ دا خپل فصلونه وګوري دا خیراله خراب کړو. مصفرا دا خیراله زیړ کړو یعنی دا وچ کړو. لزولوا من بعده یکفرون نو دی به وګرځي دی نه پس بیا به دی انکار کوونکی بیا به خدای پاک د قدرت نه انکار کوي چې دایره لس چلو خدا خیراله ارس تباک خاجی دې کې خلکو خبره بیا ګوره چې کله اسلام غلبه راشي او د اسلام د غلبې نه بعد بیا چرته کفر غالب راشي نو لزولوا من بعده یکفرون بیا خلک انکار کوي او کفر کوي وای دا څنګه اسلام دی دا اله 10 کاله و چلید او دا خبره خو بیا خراب شو دا نو دی بیا انکار کوي. نو توایا چې دا خدای الله تعالی نظام دی چې کله نرم باد را لیږي او کله ګرم را لیږي، کله هواګان را لیږي او کله بارانونه کوي، کله شینکې نو هغه شینی او فایدمنی او کله بسیله راولي نو تباہی کی. نو دا چې د وحی مثالم دی دا اسلام هم الله تعالی ټول عمر داسې نه کوي چې ټول عمر هم داسې په یو طریقه داسې رواني کني بیا به کې د منافق او د مسلمان پته څنګه لګي دی دا اتار او چړاو دا ښکته او برا او دا تودې سړی دا به یقینا په دنیا کې رواني دا شي دا کشمکش به رواني کله به دا یو غالب کیږي ینالون منا وننال منهم کله به اسلام غلبه راځي او کله به کفر غلبه راځي دا جنگ رواني. ها بیا عیسی علی السلام زمانه چې راشي نو بیا به یو ځل بیا اسلام داسې غالب شي چې بیا به څوک مغلوب کولای نشي خو په هغې پسې بیا پسې کفر بیا پسې راشي او بیا به په هغې دنیا روانه شي سره بد دغه به هغه اخري هچکي. دا مطلب شو. نو فإنک لا تسمع الموتى نو دا خبره خو په خلکو نه لګي خلک خو نه پیژني خلک خو بری خبرو نه پوهیږي و یاره دا خو چې دا څنګه د پیغمبر سره اسلام راغی او 10 کاله او بیا په هغه څه او بیا خو هغه مثالی خلافت یعنی خلافت خو مثالی نو خلافت خو علی منهاج النبوت نو اس خبره دا څنګه چې خلافت نو خلافت وو خدا 10 کاله علی منهاج النبوه او دا غینه بعد بیا علی منهاج النبوه نو بیا د نبوت په طریقه نو خلافت خو د نبوت په طریقه نو نو په دې خلک نه پوهیږي چې نه پوهیږي د مثال نه مړو دی د ته نشي اورولې که خدای وته اوري جدا خبره ده خو ته وته نشي اورولې. نو خبره دلته سوا او خلکو د سماع الموتى مسله جوړ کړل وی غوبل دلته جوړ کړو. اصل خبره دا وا چې د الله تعالی د دین په خبره باندې ځینې خلک نه پوهیږي چې نه پوهیږي ولې نه پوهیږي جدا خبره ده مړی نه پوهیږي نو ځکه چې مړی خو سره اورېدی نشي خو چې یو سړی ضدي دی او هغه خپلو غوږونو کې بوجۍ ایښودي دي نو هغه څنګه ته پوهېږي وایي زه نه اورم توت ته شنډی وایي او ټول عمر هغه وایي دا شنډی ده او دی توت نو ته به دا باندې دا څنګه ومنې چې دا توت دی. فإنک لا تسمع الموتى نو یقینا ته اورول نشي کولی مړو ته دی نه دی ویلي چې مړي اوري نه مړي اوري چې الله یې غواړي اصولا خو په کار ده چې مړي نه اوري. زمونږ یو ملګری مو سره طالب علم زموږ کې ډېر داسې ټوکي غونته کې و موږ نه مشر ډېر هو ټوکې به یې کولې وایي ما مې تره ته وویې وایي زما تره وایي چې مړي اوري وایي ما ورته وایي چې نه اوري وایي بله ورځ بیا د ما سره باس وکړو وایي ما ورته وایي چې بابا ته پیګه غرمه زه رالم او تا باندې مې آواز وکړو چې بابا 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 او تا صرف یو سپین څادر اغوستی و ته ژوندی یم نو تا نه اورېده او په هغه باندې سپین څادر هم پروت او 50 منه پې خاور هم پرته او مړ مې نو هغه به یې څنګه اوري تا خو په ژوندوني نه اورېده وایي ما ته وایي چې ورک شه خبره تاسو پوه شئ. فإنک لا تسمع الموتى بشک ته اورول نشي نو اصولا خو مړي نه اوري ځکه چې مړی دی نو څنګه به یې واوري خو چې الله تعالی یې ورته اوري نو به یې اوري. بدر کې چې کوم کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندې ته واچول ابو جهل دی او امیہ دی نو دا چې واچول هلته کندې ته نو بیا ورته خبره مو کړه بیا څنګه چللی الله تعالی درته چې څه وعده کړی و نو هغه میلاو شوه که نه مونږ سره چې وعده کړی و هغه میلاو شوه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي یا رسول الله ته داسې خلکو سره څنګه خبرې کوې چې مرداران هم دي درېیمه ورځ پس بوی ترې روان شوی و بوی ترې روان دی مرداران دي نو دا څنګه ته دې سره خبرې کوې. نو نبی علیہ السلام وی چې دی اوري ستا نه ښه اوري مطلب دا دی چې دا معجزانه طور باندې الله تعالی دې ته زما خبره واوروله او پیغور مې وله ورکړو
پیغور مول چې د دې هغه مرګري ملته وبېلله روم ایرانیانو دلته دیم وبېلله یوازې دا نه چې وی بېلله بلکې دغه د جهنم اورم په بل دی او دا زما خبره مو ته خدای واوري نو دا د تربور خبره خو په داسې وخت کې په سړي ډېره بده لګي که نه دا پښتو په هر ځای کې خو کله نوم پښتو یې کله نه نو دا پښتو هلته مو په هغه وخت کې چې نبي علیه صلات وسلام یې ورګډي دا خبره هم درته در واورو ما چې زړه د باندې یخ کم چې زما خبره هم واورې چې ابو جهل د نبي علیه السلام خبره اورېدلې که نه نو اور خو پیسې هم بلو خو چې د نبي علیه السلام خبره هم اورېدلي نو بیا خو به ښه اور بل شوی سوځېدلی وی نو دا مطلب دی او دی وایي نه 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 خفه کوی ما داسې خلک شته که نه وایي نه نه خفه کوی ما حاجي نو ته مه خفه کوه ستا به ملګری نو زمونږ خو دشمن دی فإنك لا تسمع الموتى نو بشک تا اورول نشي کولی مړو ته ولا تسمع الصم الدعاء او تکڼو ته आवाज نشي اورولې اذا ولوا مدبرين چې کله دي شاکی ولوا واوړي مخدنه واړی او مدبرین شاکی درته مخمدنه واړی او شاکی رواني مطلب دا چې اوریدم نه واړي او لا لری می او کونه می نو څنګه به وتا نو دا زديان دغه دي وما انت بهاد العميان ضلالتهم او نه ته هدایت کوونکې اړندو تداغي د گمراه نه تی په لو په لار روانه ولې نشي غزینه په لار هغه اورینا ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا تاورول نشي کولې مگر هغه چاته چې ایمان لري زموږ په آیاتونو فهم مسلمون نو دي د الله تعالی تابعدار دي نو هغه ته خبر اورو نو هغه د اوري بیا الله الذي خلقكم من ضعف بل مثال درته وي ټول عمر طاقتم نه او ټول عمر کمزوریم نه دا د الله تعالی فطرت دی د الله تعالی طریقه ده پر انسانانو کې دا انورم پاول کې جراوخي دي زړې خلک ودرسي ګوري سترګې نه برېخي خو بیا په دې غرمه کې چې سترګې راسري کې بیا د سوق نشي کته خو بیا به زوال راشي بیا په دې مازیګر کې پریوزي بیا زړې انسان هم د اول نه کمزورې نه پیدا شي بیا ځوان شي بیا کمزورې شي دا چې د الله تعالی وایي چې دا د نیکه او د بدې د ټول سیستم هم دغه شان روان دی کله نیکی غالب کیږي کله بدی غالب کیږي کله کمزوري راځي او کله قوت راځي نو کله دې قوت نه بعد کمزوري رااله نو ته بیا دا مه وایه چې دا قوت نعوذ بالله غلطو نه بد دا خدای الله تعالی فطرت دی مزاج دی د الله تعالی سنت دی دا کوي د نور خلقو سره هم دا کوي د حالات او د موسمونو سره هم دا کوي بیا د یو قوت د غلبې او د کمزورۍ سره هم دا کوي الله الذي خلقكم الله تعالی غدې چې تاسو پیدا کړې من ضعف د کمزوري حالتنا ثم جعل من بعد ضعف قوه بيرا به وګرځو د کمزوري حالت نه طاقت به بدل ک د کمزوري حالت نه طاقت د کمزورۍ نه روان وي رو او په طاقت کې شوي ځوان شوي ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا بیا الله تعالی مقرر او پیدا کو وی ګرځو د قوت نه بعد کمزوري وشيبا او بډاواله يخلق ما يشاء پیدا کوي الله تعالی غسجدا غیر اراده شي او هو العليم القدير او الله تعالی عالم هم دی او قدرت والم دی نو علم هم دی او قدرت هم دی داسې کولای شي چې د اول نه قوتي او داسې کولای شي د اول نه زوفي خدا څه نه کوي په دغه قادر دی خود خپل علم مطابق او د حکمت مطابق کله ضعف او کله قوت په خلق راولي نو دا په قومونو راولي دا شي وقال الذين اوتوا العلم والايمان ويوم تقوم الساعه وبكم ورت قیامت راشي يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه قسم مخري مجرمان چې دی وخت نه تیر کړي چې دی پاتې شوی نه دی سوا د یو درنګ شیبه نه ساعتن بس یو درنګ شیبه ونه لږ وخت نو كذلك كانوا يوفكون دا شبدي په دنیا کې اړولي چلیدل اړولي به چلید الټه به چلید دنیا کې به دا غړې وړې ویلې وسیم دا غړې وړې درنګ ساعت ته وشپېتا یا کال تیر کړی اتیا کال دې تیر کړی سل کال دې تیر کړی څنګه ته چې ما په دنیا کې لږ وخت تیر کړی یو ساعت می تیر کړی د آخرت په مقابله کې و ساعت دې خو تعالی خو ساعت وخت نه وکنه تعالی خو ډیر تعالی خو شپېتا اتیا کال در کړی نو څنګه چې په دې وخت کې د دنیا کې به هم الټه خبرې کولې یؤفکون چې چا په غلطه روانه دی په هغې طرف ته یؤفکون مجهوله صيغه ده کنه چې چا به غوږ نه ونیو کم طرف ته به روان کده باغه طرف ته ځکه خو په قیامت کې الله تعالی او تبیا وی ما سلککم فی سقر د جهنم ته څنګه رااله
نو یو خبره پکې دا کوي چې وکنا نخوض مع الخائزین چې چا بس کول موږ ورسره پاګه کې مرګري خو بعد د مجلس مجلس کې چې څنګه مجلس نو په مجلس کې به موږ د ها سره حامل اول د موږ خپل نظریه نه و خپل عقیده سوچ فکر هم نو خپل موقف هم نو په خپل بس پویدونه خو چې په مجلس کې بس خبره کېده بس موږ سره لقاو كذلك كانوا يؤفكون دغه شان بدیړه ولي چلیدل دا مطلب شو په دنیا کې د صدق او د رښتیا نه باورې ده اوس هم د حقیقت د خلاف خبره وکړه وقال الذين اوتوا العلم والايمان او بوي کسان چې ورکړل شوی دی ته علم فی کتاب الله د الله په کتاب کې ګوره دوه خبرې دي چې هغه سړی صحیح موقف تراړي دوه خبرې دي دوه کارونه دي چې هغه دوه کارونه څوک کوي نو د هغې موقف به درستي دوه کارونه څه دي یو الذين اوتوا العلم یو هغه دی چې هغوی ته علم ورکړی شوی دی د کتاب الله او دویم دا چې ایمان ورته میلاو دی نو چا سره چې علمي خو علم د کتاب الله نه وي نو د هغه موقف به غلطي چا سره چې علم د کتاب الله وي خو ایمان نه وي نو د هغه موقف به هم غلطي او چا سره چې ایمان وي خو د کتاب الله علم نه وي نو د هغه موقف به هم غلطي نو ته به اعتماد د چا په موقف کې نو په دې خبره ځان پوي کا اعتماد به د هغه چا په موقف کې چې هغه سره علمي او علم د کتاب الله او د علم د کتاب الله سره ور سره ایمانی نو دا سره به درسته خبره کوي وقال الذين او ابوي هغه کسان اوتوا العلم چې هغې ته ورکړی شوی دی علم فی کتاب الله د الله د کتاب د الله په کتاب کې پوهیږي نو یو کار دا دی چې د الله تعالی په کتاب پوهیږي والایمان او هغې ته ایمان هم ملاو شوی دی نو هغې به وایي لقد لبستم الى یوم البعث تاسو خو وخت تېر کړ د قیامته پورې دا خو قیامته پورې او دا دنیا چې څومره وه که نه زرګونه کاله دا دنیا قومونه دا خو د دنیا و بیا د هغې نه پس دا د قیامت راغی ته خو ما یو ساعت تېر کړ لقد لبستم الى یوم البعث تاسو خو پاتې شوې په دنیا کې د قیامت د ورځې پورې فهذا یوم البعث دا د قیامت ورځ ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهېدئ ځکه نه پوهېدئ چې د الله په کتاب نه پوهېدئ ځکه نه پوهېدئ چې ایمان هم نه و او چې د چا ایمان او د الله تعالی په کتاب پوهېده نو د هغه رویه د هغه فکر د هغه موقف ټیک و هغه موقف کې غلطي نه وه فیومئذ په دغه ورځ باندې لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فایده به نه ورکوي کسانو چې ظلم یې کړی دی د دې باندې معذرتونه جي معذرت کوم دي ساري ماري به بیا کار نه کوي ولا هم یستعتبون او نه به د دې نه د توبې مطالبه کېږي او نه به د دې نه دا مطالبه کېږي چې زه اوس خدای خوشحاله کړې نو د کار به برابر شي زه په هغه وخت کې هم نه خوشحاله کړی خو زه اوس رضا کې نه اوس رضا کول نشته اوس موقع تللی ده دا په دنیا کې داسې کېږي چې پیپر ورکړي او د هغې نه پس بیا اګزامینر رضا کړي نو نمبر یې زیاتې شي نه داسې چل هلته نه بیا داسې نه کېږي هلته داسې نه کېږي داسې خلک هم پکې بیا پاس کېږي زموږ سره یو پروفیسر صاحب وفات شوی دی د فارماکالوجي پروفیسر و الله دې وبخښي ډېر ښه سړی و وای ما لک له نمبر کمې ورکړې وې نو هغه پسې سفارشونه راولېږل چې دله دا نمبر ډېرې ورکړه میډیکل کالج کې نو وې ما هلک ته وی چې دا پیپر دا دي په دې میز پرتې دي ته پکې ورشه خپل پیپر راوړه ما له راوړه نو وې راوړه وې ما ورته چې په خپله ځان له نمبر یې ورکړه نو ځان له نمبر یې ورکړي چې څونه یې ورکولې پاسې که ځان نو چې بیا رزلټ راغی نو بیا فیل و نو ما وی چې وی ما له پسې بیا وی ما ورته چې لکه تا ته ما نه وی چې په خپله پر خپل پیپر نمبر یې ولګولی وی چې او ما لګولی وی خو ما نه خطا شوي ما پردې رول نمبر راغویستی و پردې پیپر باندې مې بل سړی پاس کړی و داسې پکې پاس کېږي دا آخرت کې داسې چل نه کېږي ښه دا ټټو دي په سوري وتاړه دا هلته دا چل نه کېږي ولا هم یستعتبون او نه به د دې نه ده توبه مطالبه وشي چې توبه وباسئ خیر دی والله تعالی رضا کې نو کار به وشي نمبر به هم زیاتې شي دا کار نه کېږي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل او بشک بیان کړي دي موږ د انسانانو د پوهولو دپاره په دې قرآن کې هر قسمه مثالونه دا خلک وي دا خبره بار وکړه هغه ځای بیا راله هلته بیا راله
نو دا خو د دې لپاره دا کنه چې ټول قرآن هو به په یو مجلس کې نه وای کنه خو چې د قرآن یو دوه رکوم ته وې خو چې ستا ټول مضامین خو مخې راشي کنه دا څنګه چې په یو مجلس کې به ته د الحمدلله والناس پورې ټول قرآن ختمه نو چې ته کلم قرآن را لې او یو رکوع یو پارا یا یو سورت یا یو څو صفحې پکې وای چې ستا په مخې دا ټول مضامین راشي دا خو د هدایت کتاب دی ولئن جئتهم بآية أو كتراوړي دي خلکو ته نخان لا يقولن الذين كفروا اغه نخ چې دی غواړي بیا به مو یا کسان چې کافران دي ان انتم الا مبتلون نه تاسو مگر باطل پرست نو پیغمبر ته وایي چې ته ول نخ راوړي نو په ټولو به باطل پرست الزام لګي څنګه پوه شئ ولئن جئتهم اے پیغمبر چې ته ول راوړي نخ نو ته به وي تاسو باطل پرسي مطلب دا دی چې تاسو ته به وي چې تا پیغمبر نعوذ بالله نو ته خبرې جوړې او د مرګري نو دې در سره مني نو تاسو ټول یو شانتي تاسو صلاح کړی دا ځان باندې قیاس کوي کنه په خپل دي داسې دي نو تا تم داسې وایي كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون دا چې الله تعالی ټاپې لګي پسونو دای کسانو باندې چې کوم خلق نه پويږي ګوره دلته سوچ کوا ټاپه خلق ټاپه په چا لګي موږ د اوسه پورې دای زده کړی ټاپه په هغه چا لګي چې ډیر ګناونه وکي خدا بیلمیم ډیر لوی ګناه ده نو دلته د بیلمه خبره وکړه دته بیلمی ګناه نه ښکاری دته دروغ ګناه ښکاری خو اگر چې په خدای هم دروغ وای دته څه ګناه ښکاری زیات نه زیات موږ پرې خودل به د ګناه ښکاری یا به ته چې صبر سکار ګناه ښکاری دته په ذهن کې خپل ارچا په خپل ذهن کې څه ګناونه دي خو قرآن خو دلته دا وایي چې د پسړه باندې د ټاپې د لګولو د پاره هغه ګناونه نه دي چې کوم ته ګناه وې بلکې د پسړه باندې د ټاپې د لګولو د پاره د الله تعالی په نسبت د بیلمیم ډېر به ګناه ده کذالک یتبع الله عمدا سے الله تعالی ټاپې لګي مهرونه لګي د گمراهه مهر لګي على قلوب الذين پسړو دای کسانو لا يعلمون چې د علم نه کار نه لې چې علم نه حاصلې چې علم وسره نشتا علم نه حاصلې کوم علم چې کوم کتاب علم د کتاب الله د الله د کتاب علم نو تاسو کوا زړه خورا چې دا خلک ټول جهنم ته لاړ نه نه زړه مخورا خو ته په خپل ټینګ پاتې شه په خپل خبره په دړه مخورا پرې د روان دي زیدي نو چې وسغه وې زنه زم تا سره او د جهنم ته زم خامخا نو پرې د جزي کنه دا خوخ دی فاصبر نو ته خپل ټینګ پاتې شه په ایمان په خبره ان وعد الله حق بشک وعد الله تعالی رښتیا د قیامت برازي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او سپک دیونه غنی تا هغه کسان چې یقین نساتی د الله په خبره څنګه د سپک ونه غنی نو دلته لک سوچ کوه د خبره ته ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او سپک دیونه غنی تا هغه کسان چې د الله په خبره یقین نساتی دا غیر مسلم خلق د تا دونه بیکاره ونه غنی چې له در باندې خپې وتر به او ته د ما توبه زه خو مننه ما خواسه به نه دا څنګه چې در باندې مشکلات راولي او تا د خپل خبره نه واړی تا په خپل رنگ کې تا په خپل جبر راولي دا چې دا ماحول د داسې جوړ کی چې ته چې یاره زبه مو د جبه ومنو کړه د جبه نه ومه خو بیا پر دنیا کې پاتې کېدې نشم نو چې د په جبه راوانه وړي چې د خوې خپل نه کې چې د ته ټیټ نشي چې د نه دباو نشي چې د په وجه خپل موقف بدل نه کې چې د په وجه خپل لار پرې نه دی ولا يستخفنك تا د سپک ونه غني تا د غرب نه نه وګڼي تا د وګڼي دا خو یاره غر د زین لري کولای شم خدا سره خو د زین نه شم اړولې دا شی مضبوط کلک ودرېګا دا مطلب شو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین سوره لقمان د دې سوره لقمان د نزول زمانم هغه د چې کومه د سوره العنکبوت دا سوره العنکبوت پنځم شپږم کال له نبوت هغه مضامین دي کوم دي څنګه چې التداوا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما هغه خبر دلتم دا دې سورته چې سوره لقمان وایي نو دا د حضرت لقمان په نوم باندې دا سورته د حضرت لقمان تذکرہ به راغلی دا کوم ته چې لقمان حکیم وایي لقمان حکیم
لقمان مبارک راضی چې دا اختلاف دی چې دا پیغمبر او که پیغمبر نو قرآن دې د پیغمبر په تور نه پیش کړي قرآن دې د خيار سړی په تور باندې پیش کړي اوله خبره خدا دویمه خبره دا چې دا لقمان چې نو د تذکره په عربو کې ډیره زیاته مشهوره و دلته مونږ ته ډیره زیاته مشهوره پلان کې سره سم لقمان حکیم دی مونږ ته دا بعض خلکو له خدای پاک یو شهرت ورکینو یو شهرت بعض وخت خدای پاک خلکو له ورک دا لیلا او مجنون چې مشهور شوی دي نو بس خدای پاک مشهور کړی دي کني نورم دا شي خلک د لیلا مجنون ډیر زیات شوقیان خو بس هغه مشهور شو دا نور څوک مشهور نشو نو دا شي الله تعالی د حضرت لقمان ډیر یو خيار سړی په تور باندې مشهور شوی او خيار الله تعالی د مکه د خلکو د داوی چې دا حضرت لقمان چې تاسو دی او خيار سړی په تور باندې پیژنې هغه دغه خبره کوي چې کوم خبره دا پیغمبر کوي مطلب دا دی چې قرآن یوازې استشهاد چې پیش کوي د پیغمبرانو نه پیش کوي د دنیا د خيارانو خبرم پیش کوي یعنی یوازې د پیغمبرانو تذکرہ نه کوي په قرآن مجید کې د پیغمبرانو نه علاوه د نور خلکو تذکرې شته که نشته حضرت مریم پیغمبرانه ده ٹھیک شو دا غي تذکرہ په راغلي په قرآن کې بار بار اصحاب کهف پیغمبران نه دي دا غي تذکرہ په بار بار راغلي ده په سورۃ کهف کې د بشمیر مثالونه وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب د دوه خلکو مثال له دوه کسان دي گاونډیان دي او غیر یو بل سره بحث کوي دا غي تذکرہ په راغلي ذوالقرنین له ذوالقرنین مبارک چا نه دی ویلي دا پیغمبر دی هغه کوم دغه شان اختلاف دي څنګه اختلاف د حضرت لقمان مبارک دی دا تذکرہ هم قرآن کوي دا څه د پاره کوي دا د پاره کوي چې قرآن د خيارانو خلکو خبرې هم نقل کوي چې ګوره دا یوازې د وحي په نتیجه کې نه چا کې چې عقل سلیمي فطرت برابري نو هغه هم دغه خبرې کوي دویمه خبره دویمه دا چې یو سړی چې هغه ګوره حضرت لقمان چې په خپل زمانه کې کوم خبرې خپل بچی ته وکړي او هغه ټول دنیا کې مشهور شوی نو قرآن دا غي دومره احترام وکړو دومره قدر ولا وکړو چې قرآن کې ولا نوم راوړو او تر د قیامت پورې داغه تذکرہ په قرآن مجید کې کیږي نو دې معنا دا ده چې څوک الله د رضا د پاره درست خبره وکړي اگر چې په خپل کور کې وکړي د حضرت لقمان خو په لوډ سپیکر کې او په فیسبوک او په یوټیوب باندې خبره نه وکړي دنیا ته جوړه دنیا ته رسولې و او په خپل کور کې خپل بچی ته لګیاو نو چې خپل بچی ته په خپل کور کې لګیاو نو خدای داغه خبره دومره مقبوله وګرځوله دومره قبول کړه دومره ولا اهمیت ورکړه دومره ولا قبولیت ورکړه چې اوس ټول دنیا ته ښکارا ټول دنیا ته د قیامت پورې په ختم کې به وي او په ترجمه کې به وي او په تفسیر کې به لیکي هدا مطلب دا دی چې الله تعالی قدردان دی الله تعالی قدردان دی الله تعالی د خپل بنده د نیکه قدر کوي او د قدر ته ګوره پاتې شو دا خبره چې د لقمان په باره کې بعضې د یورپ کې بعضې پر مکاتبو کې صحائف لقمان په باره کې څه خبرې دي د کوم ځای نه دا خبره زده کړې ده دې نه زده کړې ده چې نبي علیه السلام په مکه معظمه کې و نو د مدینې منورې نه یو سړی راغلی او حج نه به خلک راتله نو سوید ابن صامت یو سړی راغلی نو نبی علیه السلام خلکو ته قرآن بیان کړو نو هغه سوید ابن صامت وی نبی علیہ السلام ته چې یاره دا ته چې کومې خبرې کوې نو ما سره هم څه خبرې شته تا سره څه دي وي ما سره صحیفه لقمان د لقمان نصیحتونه دي ما سره نو نبی علیہ السلام یې ته ووایه یو څو نصیحتونه یې وي نو نبی علیہ السلام ورته وی اوس ما ته غوږ کېږده نو قرآن یې ورته وي بیا ورته وی ستا د صحیفې نه د ما دا صحیفه ډېره زیاته ښه ده ستا د صحیفې سند نشته ثبوت شته او نشته دا د چا طرف نه ده دغه خبره د خلکو په دماغو کې پریوته نو یورپیانو بیا د ځانه ولګېده نو د ځانه صحائف لقمان جوړ کړو او بیا په مکتبو کې کېښودو چې کلونه پې تیر شي نو موږ به خلکو ته وایو چې پیغمبر علیه السلام چې قرآن لیکلی دی که نه هغې د دې نه لیکلی دا د هغې نه پخوانی کتاب او پیغمبر علیه السلام چې ته کتلی او د هغې نه نقل کړی او دا یې جوړ کړو دا ګډې وډې وایي نو بیا پسې انسایکلوپیډیا ګوره نو بیا به درته دا مسلې معلومیږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم دا دی آیاتونو دا کتاب چې د حکمت نه ډک دی هدى ورحمة للمحسنین هدایت دی او رحمت دی دا خلکو د پاره چې ښه کارونه کوي محسن هغه ته هم وایي چې صحیح کار کوي ښه کار کوي بد کار نه کوي او محسن هغه ته هم وایي چې ښه کار کوي نو په ښه طریقې کوي بیګار نه کوي دا دواړه خبرې پکې دي
احادیثو کې د احسان او د اتقان ذکر دی. احسان دی ته وایي چې کې نو بیګار نه کې صحیح کار کې. اتقان دی ته وایي چې ستا څومره صلاحیت دی نو هغه ټول صلاحیت په کار راوړي. داسې نه چې هسې چل ولو کې چې د کولال له کوره وځي نو یخ دی وځي. داسې دومره شی نه جوړه چې د چاینا والا په شان دي چې کور ته راوړي نو بس هغه یو ځل سټارټ شي چې کور ته راوړي بیا نه یې پته څه شی. داسې شی نه. اتقان ستا چې کوم دماغي صلاحیت دی، ستا چې کوم جسمانی صلاحیت دی، ستا چې کوم پوهه ده، تا کې چې کوم زور دی نو هغه ټول زور استعمال کا او یو ذمہ داری چې تا ته حواله ده نو هغه ذمہ داری په هغه طریقه پوره کا. نو که بیا په هغې څه کمی راغی نو خیر دی، بیا به ته ګرم نه ته به ملامته نه. نو قرآن دته وایي محسن دی. هدى ورحمة للمحسنين، هدایت دی او رحمت دی د خلکو دپاره المحسنین چې ښه عمل کوونکي دي او په ښه طریقه عمل کوونکي دي. الذين نو دا کم خلق دي دا غدي يقيمون الصلاة چې مونږ په پابندۍ کوي، ويتون الزکات او زکات ورکوي، وهم بالآخرة هم يوقنون او دي په آخرت باندې یقین ساتي. وهم بالآخرة هم يوقنون، دا هم چې راغی دوباره کنه د حصر د پاره راځي چې په الآخرت یقین ساتي. هغه آخرت چې الله او رسول ویلې ده ځان آخرت نه جوړ کړي. کله کله به وسړی ته وایي کنه داسې پکې شته په دنیا کې مونږ کله کله ګورو داسې مونږ ته خلک ویم جمعات کې سړی پاشي وایي نن خو د ما سره نه ملګري کېږي خو په قیامت کې بیا په خدای نه بخم. او یا څنګه چې بیا په قیامت کې راځي چې په خدای مو بخښ وره د اوس نه راته وایم چې نن بخم. ته څوک یې؟ ته څوک یې؟ پیغمبر کې جبرئیل علیه السلام. جبرئیل علیه السلام هم دا په قیامت کې د الله د اجازت نه بغیر خبرې نشي کولی. ته خو د اوس نه داسې خبرې کوې لکه ته چې نو هغه ځان له خپل آخرت جوړ کړی، خپل آخرت ځان لکه یهودیانو ځان له خپل آخرت جوړ کړی. و یاره مونږ به ولځو جنت ته بل څوک به نه ځي. نو دا کوم آخرت دی؟ دا کوم جنت دی؟ دا د ده په دماغ کې بل جنتي چرته. اولئک علی هدى من ربهم، دا خلق دي چې دي په هدایت دي د خپل رب د طرف نه، هدایت د رب نه ملاویږي. و اولئک هم المفلحون، او دا کسان دي چې دي کامیاب دي. مفلح فلاح ګوره د فلاح په دې لفظ ځان په یول غواړي. فلاح کامیابی، مونږ که فلاح کامیابی ته وایي. فلح او فلاح چاته وایي؟ زمیدار ته. د زمیدار کامیابی څنګه وي؟ زمیداری پیژنې؟ زمیدار سی چل کوي؟ نو زمیدار ځمکه وکني او چې کور کې کومه بوجه د غنمو نه ډکوي که نه نو په ځای د دې چې جرند یې یوسي او وړی کي او خپلو بچو باندې وخورئ نو هغه جرنده هغه غونډه بوجه راوالي او هغه په پټي کې وکړي، په پټي کې وکړي او کور ته ترې راځي. بوجه ټک وي کور ته بوجه ټک وي او کور ته ترې راځي، کور ته ترې راځي. خدای ته یې پرېږدي چې ما ځمکې ته ور واچولې دا غنم، دا چې سره دا مې ور واچول او زه نتیجه به بیا که خیر شپږ میاشتې پس بیا راځي او بیا د خپل عمل خیال هم ساتي چې هلکه هغه فصل راوخته که راونخته او بیا ول اوبه هم ورکوي. د اسلام طریقه هم دا ده. تا سره چې څه دي دا د الله رب دپاره ورکړه. او په غیبو زمیدار چې په غیبو ایمان نه لري دی زمیداري نشي کولی. هم ده سره به دا بوجې پرته وي چې خدای والا یم چې دلته پټي کې ور واچوم که دا ونې شي نو بیا هسې به مې یو بوجې من غنم ضایع کړه. نه داسې به کوي چې داسې کوي نو بیا ولا ګوره خدای ولا بیا دغه یو بوجې نه 250 بوجې جوړوي. نو داسې به ستا د دې نه به الله تعالی یو په 100 یو په 100 ډله زیاتوي. خو ته به په دې دنیا کې نقد نه غواړې چې منه کوې چې هلته یې وکړې او بیا پسې بچي ته وایي چې بابا هغه بوجې څه شوه؟ ته وایې چې خو مې هلته بوجې ده بابا چې زه پسې چې بیا راجمع کړو او بیا ورځې او بیا راوړې کور ته. داسې کار نه کېږي چې اوس به ډېرې شوي نو دا په هغه ورځ نه ډېرېږي او نه په هغه خپل عمل ته ستومانه شي نو بیا به کېږي، ستومانه کېږي به نه او نه په هغه ورځ ډېرې ته به انتظار کې، موسم ته به انتظار کې. نو داسې د دې نیکو بیا یو موسم دی را روان دی، بیا به هغې ته انتظار کې نو هلته به بیا ستا د عمل ډېر شوی خو ته به ایمان بالغیب لرې نو دې ته فلاح وایي. دا د زمیندارۍ دا خوی به خپلی. دا مطلب شو. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، او ځینې خلک هغه دي چې هغه په پیسو اخلي او په بیه اخلي لهو الحدیث، غافله کوونکې خبرې د الله د ذکر نه غافله کوونکې خبرې. ولې اخلي په پیسو؟ دا خو څوک هم نه علي او دا بدبخت په پیسو علي. دا شیزونه چې دا دی په پیسو علي دا خو هسې د اخیستو هم نه دي، ځکه دا خو لهو الحدیث دا خو بې فضول دي، دا خو فضول شیزونه دي.
ليضل عن سبيل الله چې خلق گمراه کړي د الله د دین نه بغیر علم بغیر د علم نه ويتخذها هزوا او د نشد الله تعالی د دین لره خندا په دې پور ټوکې کوي اولئک لهم عذاب مهین او دا کسان دي د پاره د عذاب سپکونکې دا سه عذاب بول الله ورکی چې سپکای به واذا تطلع عليه آیاتنا او چې کله د په مخ کې د آیاتنا ولستې شي نو والله مستكبرن د مخواړی په تکبر او په غرور او غاویر شي ځانته کألم يسمعها لكتب ويچ اډو اوریدلی ندی کان فی اذنیه وقرا لكتب وید د په دې غوګونو کې درون والے ده فبشره بعذاب الیم نو دل زیر ورکه د عذاب دردناک دا سوق دی چې یشتری له الحدیث او دا له الحدیث ته وی نو دین مطلب اول خو له الحدیث عام لفظ دی لهو معنا چې سړی غافل کوي نو هر هغه شی هر هغه عمل هغه کتاب هغه قصه هغه کار هغه تماشا چې ته اوري ته کې ته ګوري تا مطالعه کې ناول دی کتاب دی چې هغه ته د الله د دین نه بندي نو دې ته له الحدیث وایي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ به دې آیت مطلب دا دی والله قسم به خورو درې پیری به وی چې دا الغنا د دې نه مراد موسیقي ده د دې نه مراد څه دی میوزیک دی موسیقي ده غانې بجانې دي سندرې دي د دې شنو صرف د حد پورې اجازه ده کومه حد پورې اجازه ده لکه واده ده نو جنکه او زنانه راجم شوی دي نو سوي نو نبی له سلام وی دي دا خوشحالي ده او د خدو کار ده نو وی دي خدای راجم شوی دي او نه له تنبل منبل وی نو خیر دی وی یا چرته کې څوک د سفر نه راغی چرته څوک تللی دی په سفر کې او بیا راځي او بیا ورته ماشومان راجم کیږي او هغه تاسو ستنبل منبل او د پتیلې سر ورته وی د پتیلې سر او هغه څه ورته څه کسی میسی کوي نو کوي دي دا د نبی له سلام په مخ کې شوی دي نه انکار نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم منا کې را قصه د منا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پروتو او دوه ماشومان جنکې وي د انصار او د جنگ بعاث د مدینه کې کوم جنگونه شوي د انصار د پخوانه دا غي تذکرې کولې او نور څه چل ولا ورتن سم نه خو ماشومان وي او صدا پتیلې سره یا داسې شی ورسره وغه وه چل په پویدم نه او نبی له سلام داسې سر پټ کړ سره پټ کړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی نبی دا د خدای په پیغمبر په مخ کې دا کار نبی له سلام یې پرې دی چې وای حضرت عمر چې راغی نو هغه غلی شو پټ شو یو واقعه دا چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په منا کې یو دوه ماشومان دي هغه داسې او هغه دغه بعاث او د انصار جنکې وي هغه د خپل مشرانو باباګانو صفاتونه او د جنگونو تذکرې کولې لکه دا په خوا دلته کې تاسو ته بیان د مونږ دا کوم د سکول د معنی قصې په هغه وخت کې به دغه قصې به کولې پوه شي په خبره په دې ښکا کوټ سره خوا کې دا کچې کوپر چې ورته وایي په دغه علاقه کې چېرته د انګریزانو خلاف چېرته څوک سړی او رامدادو هغه چېرته جنګ کړی او دغه نو د هغې قصې به کولې پاس پاوا راشه رامداد او د کوپر لاړې رانیزو نیولې دي په خبره پوه شي دا چې به په تنور باندې زنانو ډوډۍ پخولې نو دا ټپ ټوپ به هم کول او دا به پسې دا او یا به چېرته څه واقعه به داسې وشوله په خبره باندې پوه شوي نو هغه به ویله لکه په هغه زمانه کې چې تکې سړی به و هغه به چې تکې مرګ کړی و بل چاته به دې باندې پوه شو په ټکر جنګ دی او پلان کې چل داسې چل کېږي او ونې پاڼې ریجوي نه او په ټکر جنګ دی دا به څه د جنګونو منګونو څه قصې مسې په خوا طریقه وه نو داسې په عربو کې هم دا طریقه وه دا به وي نو دې نه څوک منې کول کوي بس ټیک د ماشومان دی ځان له لوبې یا واده دی نو نبی علیه السلام ته په خپله وایي چې داسې وایې که نه اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراکم خو داسې چې هغې باندې لکه دا نننی میوزیک چې کوم دی چې دا بالکل خالصه درګه ده او هغه نه د بې حیایۍ هغه انتها ده په هغې کې او د شرم او د فضول یعنی هېڅ حدود د هغې دپاره نشته او خالصه شیطانی راګونه دي نن سبا تاسو ته پته ده د هالیوډ او د بالیوډ دا غاڼې که تاسو اورئ او د دې معلوماتو کې دا تاسو لږه الټه کې نو پایې کې به او سیټن او شیطان پکې ستایي بیا تاسو د هغې معلوماتو کې بیا د هالیوډ او د بالیوډ چې څومره غاڼې دي او څومره د هغې انداز دی دا ماران کله د یو بل نه تاویره ده دې څه مطلب دی اخر د مار د غاڼې سره څه تعلق دی چې ته غاڼه وې او د ځانه د مار تاو کړی دی دې مطلب دا دی چې دا د شیطانانو
یو خاص میشن دی دا میشنری یو دا خاص یو تحریک دی یو خاص فکر دی یو خاص سوچ جوړول غواړي او ته بیا هم دا خو د دې نه علاوه هم شي نو هغه چې د ډمو هغه اوازونه دي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا ډمې ته غوږ کېښودو نو د ده په دې غوږونو کې به د قیامت په ورځ باندې ویلي کړي تانبه واچولی شي ویلي کړي تانبه به یې د په غوږونو کې واچولی شي او ځینې خلک په خلکو باندې دروغ بیا تړي وي دا وکړو یو صاحب دی په پیغمبر هم دروغ تړي په حضرت عایشه هم دروغ ګانې به اورېدې الله دې غر کړ په مینا کې څوک ګانې اوري مینا کې خو الله تعالی وایي چې الله تعالی یادوي که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا نو د پیغمبر بیبي ده چې خدای ورته وایي او اشد ذکرا چې مخکې مو څنګه ذکر کوو د هغې نه هم ډېر زیات نو هغې په هغه وخت کې ګانې اورېدې لهو الحدیث پاتې شو دا سما چې ورته وایي دا صوفیان روح المانی پسې ګوره نو هغې کې د هغې هغه خبرې هم ډېرې ګډې وډې هغه پې ډېر ردونه کړي دي صرف دومره خبره ده چې د دې خبرې اجازت دی چې سړی دا نعتونه وایي یا داسې دا چې کوم څه صفتونه مفتونه د قوم یا د علاقې یا د وطن یا داسې د سپردي مرلي څه شی وایي او هسې پې هغه وخت تېروي چې یاره دا لکه د اقبال لا شعرونه ته وی نو دا ملهیات نه دي چې تا د خدای د دین نه غافله کوي دا نعتونه په دې نعتونو کې هم بیا د صوفیاو چې کوم نعتونه نو هغه خدای بیا پیغمبر ته ورسوي هغې کې بیا مبالغې داسې کوي چې هغه بیا په ځای ودرېږي نه نو یا خود هغه شی بجای خود غلطي او یا هغه که بجای خود غلط نه خو وایي په داسې طریقه باندې چې د هغې هغه وینا هغه سړی بل طرف ته بوځي بیا نو د دې وجې نه دا لهو الحدیث ګوره قرآن به د لهو الحدیث فضل غافله کوونکی نو که تا د الله او د الله د دین نه غافله کوي نو بیا خو یقینا حرام دی او که د الله د دین نه غافله کوي نو یو جایز شی دی نو بیا او را خو د هغې کثرت او د هغې ته زیات متوجه کېدل او هم د هغې کېدل دا خو هم ښه نه دي چې بل کار د نشته خو ټپې وی بل کار د نشته خو شعرونه وی ځان سره کله کله داسې ګونې که وایه ځان سره خپل شوق او خپل دغه پې هغه څه نه څه حظ النفس د انسان دی هغه خو د خپل نفس یو حصه خو شته ته وایې یاره ما ته په دې کې لږ سکون ملاویږي او ما ته په دې کې نو ووایه ځان له شعرونه میرونه وایه دوه څلور ملګري راجمع شي او هسې شعر میر خو داسې نه چې به راجمع شي او بل کار یې نشته همدا وایي او بیا د هغې نه بعد پکې بیا نور خوند را پیدا کوي او بیا پکې نور خوند را پیدا کوي بیا پسې سر شی پکې وایي هغه ستار پسې راوړي او منګی پسې راوړي او بس بیا ټوله شپه لګیا وي او نن سبا په دې روژه کې خلک څه کوي وایي روژه کې ټوله شپه بیخي نو څه چل کوي نو دا لهو الحدیث نه دي ټولو تاسو ګورئ نه شپې ټوله شپه فضولیاتو کې تېره کا او سبا له بیا ټوله ورځ وده پاتې شوه نو دا کومه قصه شوه تاسو ګټه وکړه لهو الحدیث الله د دین نه غافل کوي نضر ابن حارث د الله د دین په مقابله کې د پیغمبر په مقابله کې د رستم او د اسفندیار قصې د ایران نه یوړې او هغه به خلکو ته ویلې او بیا یو ډم پیدا کړل هغه به ورته ګډېده بیا به شراب هم پکې پیدا کړل خلکو ته به وی محمد هم درته د عاد او د ثبوت قصې کوي او زه درته د رستم او اسفندیار قصې کوم خو یو شی دی او ما سره لا پکې شراب هم دی او ډم هم پکې ګډېږي نو د هغې نه خدا ښه دی نعوذ بالله من ذلک اوس هم همیشه داسې ده دا آخرنۍ خبره کومه دا ځان سره په دې پیلس کې غوټه کا چې کم حکمرانان چې خپل خلک د ځان نه اړول غواړي نو هغه په دې لوبو موبو کې اخته کي تاسو په خبره پوه شوئ چې کله حکومت دا غواړي چې موږ څه کول غواړو موږ څه فیصلې کول غواړو چې دې ته د خلکو خیال نه وي نو څه لوبه جوړه کړي څه تماشه جوړه کړي څه داسې یو ایشو یو داسې مسله مخې ته راوړي یو داسې ایونټ مخې ته جوړ کړي چې هغې کې خلک قوم په هغې کې اخته شي او دوی هغه خپل چې څه کول غواړي نو هغه وکړي د دنیا کارونه هم داسې کوي د یورپ ته ګوره وایي چې دا خلک په دې ټي وي باندې داسې اخته کړی په دې ټي وي باندې بالکل ایمان لرلی دی ایمان ځکه چې هغه خلک او وایي چې دا خلک مونږ نه بالکل بس په قلاري چې مونږ ته هم په ارام یو دیم ته نه په ارامي بس به دې ډوډۍ خوري او دغه ټي وي ته ګوري او دا ګانې مانې اوري او بیا اوده کېږي او بیا سا پاسي او لکه د ګاڼې د غوی په شانې تاویږي را تاویږي او ځي اوده کېږي او پیدا کېږي او مړه کېږي چې مونږ ته بېغمه یو نو دا لهو الحدیث دا ګانې بجانې دا ډرامې دا قسمه سیزونه دا قصې میسې دا د دې دپاره خلک کوي چې دا دغه اصل خبرونه خلک غافله کوي
دا مطلب شو اولئک لهم عذاب مهین واذا تتلى علیه آیاتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها لکتب وی چا اوریدلی نه کأن فی اذنیه وقرا تب وی په غوږونو کې درنواله ده. نو مطلب دا دی چې د الله خبره شي اوري نو خوب لورزي ويره جی تا خبره کړې اوس په اډو پوي نشم ويره ته چې تقریر کې ماله سي قدرتي خوب راځي ما ورته ولې د خوب درځي ويره جی په دې کې سکون ده ما دا پکې لا بیاله او چې د طبيعت خبره بیا د شیخ ویخ بیدار ناشي او چې د طبيعت خبره نه نو بیا ودی دا ډله باز مونږ پیژنو چې د ډلې څوک سره یې کنه هغه خبره کوي الله داسې وته یخ ناسي او چې د ډلې خبره نه او ته خبره کوي و یاره بس قدرتي خوب را راغی ما دا ولې د کله اوریدل نه غواړي دا چې خوب سړی له ورزي خیر دی ته مخه پکېږه خو مطلب مې دا دی چې دا د خلکو عادت دی داسې ډېر سره خبره ته وګ نګدي قرآن چې وته دی ودکیږي او چې قصه وته کې بعد بیا خو قصه چې وته شروع کې دا بیا ویخي خجي وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وي قرآن سړي له خوب ور ما قرآن سره ودره پاسي يا ايها المدثر قم يا ايها المزمل قم هغه چې ودی را پاسي وي ودکیږه ما د ودکېدو وخلاړه صادر ما غونډه وس را پاسه او دی وي نه قرآن ودکول کوي قرآن ودکول نه کوي قرآن خو خول کوي خجي او د ملنګ کیسه وته شروع کړه د ملنګ او د خوب او خوب ملي دلو او ساو او د بوت او داسې وته ویخ ناشي والله چې په ګنټو خجي خلق السماوات والارض ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړو او نیک عملونه کوي لهم جنات النعیم دي د پاره جنتونه د نعمتونو دي د نعمتونو نه جد د مزون ډک جنتونه بد دي د پاره خالدین فیها اتل تر طلب پکې وسیږي وعد الله حق د الله تعالی رښتینی وعده ده او الله تعالی مخالفت د وعده نه کوي وهو العزیز الحکیم الله تعالی غالب او حکمت والا دی. اوس د الله تعالی د توحید دلیلونه وای خلق السماوات بغیر عمل ترونها الله تعالی پیدا کړ اسمانونه بغیر د غستنونه چې تاسو وینئ یعنی بغیر د ستنونه پیدا کړ او ترونها ته ګوري جستنه وته نشتا دا معنا ټیک ده او بغیر د غستنونه چې تی وینئ یعنی ستنشته خو غستنه نشته چې تی کمی وینئ غیر مرئی ستنشته نو غیر مرئی ستنسلی چې لیدل کیږي نه نو د خدای قدرت ده کنه ته چې ورته دا ګریویټي وې کنه نو دا ګریویټي خو کې دې چې سباله دا شیم پته نه لګي چې دا بچرته بیا بل ورته بیا تر دې نه انکار وکړي چې نه وړه دا ګریویټي خاصه په اسمه کې پورې واره دې په مکه چې برشه بیا ګریویټي سره اډوونه نو بیا به سم غسکو تاسو په خبره ورسېږي نو په ګریویټي باندې زه دې تفسیر نه کوم ګریویټي به کله یو کله بنئ کې دې چې دې فضا نه ته برشي نو ال د ګریویټي اډوینه ګوره دا تاسو ته پته چې اوس نن سبا دا دغه وای کنه دا چې کوم دا فلکیات والا اسټرانومست چې کوم دي اسټرانومست نو هغه سوي او د دې ځمکه شپه ورځ 24 غنټې ده خو باج داسې سیارې دي چې دا غي شپه ورځ 5000 غنټې ده نو چې الته کې د ګریویټي خو اوس په کې داسې سیارې را پیدا کیږي چې وای الته ټایم الټا چلیږي دلته خو ټایم مخکې روان دی کنه 1 2 3 4 5 24 غنټو درځي الته الټا ریورس روان دی نو خبره دارا چې د قرآن تفسیر دې ته محتاج نه دی خدای الله تعالی قدرت دی د الله تعالی د قدرت او د الله تعالی د قوت په وجه باندې روان دي دا ستنې دي د اسمان او زمکه د زمکه په څه ولاړه ده حاجی د یو ډایجست کې د 1961 د روسیان چرته تللی دي د فضا نه بره او هغه بیا د زمکه او دغه کړی یو زبردست مولانا عبدالماجد دریابادی بیا د هغه را نقل کړی دی په خپل تفسیر کې خبره باندې پوه شئ نو هغه وایي چې زمکه د مدار نه بار ته ووتم که نه د زمکې دا کوم مدار دی چې د کشش دی د دې نه بار ته ووتم په خپل جهاز کې نو چې ما وکړل د زمکې نه چاپېره یو حاله چاپېره وه د دې د حرکت ډېر عجیبه غونته کې او زه حیران هم دې ته چې دا څنګه دنیا ده په دې باندې پوه شئ په هغې باندې چې په کومه حصه باندې تیاره وه هغه به جدا ښکارېده چې کومه باندې رڼا وه هغه به بل شانتې ښکارېده یو زبردسته تماشه وه نو دا چې دی د الله تعالی یو نظام دی دا ضروري نه ده چې دا دې په دغې کشش باندې خجي بغیر عمد ترونها بغیر نو ځمکه هم داسې پرې فضا کې معلقه ده دا کائنات هم پرې فضا کې معلق داسې په بل شي خو د پاسه پرته خو نه ده
د خلکو یو خطبه جوړه کړې ده الحمدلله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي خلق الارض على ماء جعل الارض على ماء جمد. نو دا مد او غد او بد دا د ځان جوړو دي ته خطبه نه وای چې ته په اخر کې مد او بد راوړې علامه زمکه په هغه وبو باندې خو دې چې کم منجمد دي. نو زمکه په منجمد وبو دا چاوي چې زمکه په دا په خوا د خلکو خبره ده زمکه د غوي په خکر ولاړه دا کوم دا غوي په ولاړه او د پخکر ولاړ دا وې دا زلزلہ چې برازي وي دا د اخر استړی شنو دا یو دی بل ته ورواړی دا ته یاد نه دی وې چې دا زلزلہ ولې راځي وې دا د غوي خکر استړی شي نو دا د بل خکر ته اړی نو زلزلہ پی راشي نو ته ما خبرې کول غواړي خجی بغیر عمد بغیر دستننا ترونها تاسو ورته ګوره والقا فی الارض رواسي او الله تعالی اچولی دی په دې اسمکه رواسي میخونه یعنی غرونه دا غر میخ دی ور دا چاته پته لګي دا غر میخ دی دا غر د کوم ځای پورې خطه دنه تللی او دا میخونه به ولې چولی دی ان تمید بكم زکه چې دا بر پیدا پتا شو دا اسمکه بر پیدا نو په مخه بر ډاوډول و توله به ورانه و نو دا میخونه سره دا توله برابر شو دا معنی نه ده چې دا میخونه به په دې وجوي چې زلزلہ نه راځي دا خو تا ویل دي خلک وایي چې د دې دا مطلب دی چې زلزلہ نه راځي ځکه په دا غرونه واچول نه زلزلې خبره نه کوي انت مید بكم ما دا یمید دې ته وایي چې دا کشته په دې اوبو کې روانه او داسې خوځېږي مید یو قوم دی مید دا هغه قوم دی چې کوم بدی په سمندرونو کې دا په سند کې او په علاقه کې په خوا په زمانه کې چې په خوانه زمانه مطالعه کې د نظر یو نیم زر کاله د مخکینه زمانه مطالعه کې چې عرب اول د سمندرونو طرف ته توجه ورکړه او بیا دا هغه خلک را لواغه په کالیکټ او په کلکتا او په بمبئی او په طرفونو کې ډیر شو نو د هغه تاریخونه چې ته ګوري نو هغه کې یو قوم راځي مید نو مید ما د یمید انت مید بكم نو مید به وته ولې وي ځکه دی په سمندرونو کې څه کول مزل به د ټول کار په سمندر کې اوسېده په سمندر نو ما د یمید دې ته وي دا کشته رواني نو داسې چل کیږي داسې د ځمکه بم داسې را پیدا خوځیدا داسې ډواډول و توله به ورانه و نو دا توله په ټیکړه پاتې شو دا زلزلہ نو زلزلې خو اکثر په هغه علاقو کې راځي چې په کوم علاقو کې غرونه دي د زلزلې نور اسباب دي او دی وې د زلزلې اسباب د اوسه پورې دا وی دا پلیټونه چې کوم دي نو دا بدلیږي را بدلیږي او جدید ساينس دا وی چې نه په دې کې نظر ثاني کو دا د پلیټونو وجم نه ده نو دا د ساينس وجوهات بکله دا یو کله بدای خو اصل وجه د الله تعالی له طرف نه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې زلزلہ رااله دا داسې ناسو کوړه خو به سره په مخه کړه دا د خلکو ځان سره د اسټیک ساتي نه د حضرت عمر نجده کړه نو اسټیک خو به داغه سره نو چې زلزلہ رااله نو حضرت عمر ولګي دا اسټیک د اسمه کې دراواچو وی غلی کې نه وی ولې ما سره ظلم کړی دی وی ما سره زیاته کړی چې ته خوځېږي نو زمکه په قلاله ودرېده خوب ورزیدل داتې واله خوب ولا دا ته هغلته ډډه ولګو تاسو په خبره ورسېدئ نو دا خو کمالات دي که نه دا د الله تعالی په وینا داسې کېږي د الله تعالی په حکم داسې کېږي ان تمید بكم چې دا به خوځېده په تاسو وبث فيها او الله تعالی خوار کړ په دې ځمکه کې من کل دابة هر قسمه زنده سره وانزلنا من السماء ماء او موږ راولېږلي د بر نه اوبه فانبتنا فيها نو موږ رازرغون کړو په دې ځمکه کې من کل زوج کریم د هر قسمه نه جوړې کریم فایدهمندې زوج کریم جوړې فایدهمندې ګوره د لالا اوس الهجته یو څو کاله وشو چې د په دې نباتاتو کې او په دې بوټو کې مذکر او مؤنث را پیدا کړو دومره برید تا وایي چې ګوره په دې کې نر او ښځه دي او قرآن 1400 سال مخکې ویلي زوج کریم زوجن مونږ پر زرغون کو من کل زوجن دار قسمه جوړي نو په دې بوټو کې جوړي دي یوازې په انسانانو کې نه دي او قرآن هو په بل ځای کې وایي ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون او بل ځای کې وایي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون
انسانانو کې جوړې ساروو کې جوړې نباتاتو کې جوړې و مما لا يعلمون او خلکو ته پته نشته چې نورم د سدي چې پاغي کې جوړې دي صرف یو خدای دی چې داغه جوړه نشته باقي الله تعالی د دې دنیا جوړه کما یو ده آخرت دا دنیا یو که دنیا سره آخرت نه بیا دې جوړه نه یو جوړ ارشه جوړه ده نو دنیا سره جوړه شته هغه څه شی دی آخرت خجی دا مطلب شو کریم چې ډېرې فایده‌مند دي جوړې فایده‌مند هذا خلق الله نو دا د الله تعالی مخلوق او پیدایش فارونی نو ماته وخایه ماذا خلق الذين من دونه څه شی پیدا کړی دي کسانو د الله نه بغیر دي بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان په ښکاره گمراهۍ کې دي ولقد آتینا لقمان الحکمه او بشک ورکړو موږ لقمان ته حکمت د حکمت نه مراد څه دی حکمت پوهه ورکړه دا څه نه چې مربی به جوړولې دا د حکمت نه وای یوازې ها دغه حکیم دی دغه ته حکمت وای دا حکمت نه و چې حکیم صاحب او دوايي به ټکول او خرڅول به نه حکمت نه مراد وو اصابه العلم والعمل اصابه القول والعمل چې خبره به کوله ټیک خبره به کوله فکر ټیکو عمل ټیکو کردار ټیکو عقیده ټیکو الاصابه فی القول والعمل فهم وقلم ولور کړو انشکر لله چې شکریا ادا کړه الله تعالی نو چې الله تعالی شکر ادا کړي نور بم درکې ومن يشكر فانما يشكر لنفسه سوچ شکر ادا کړي نو شکر ادا کړي د خپل ځان لپاره ومن کفر سوچ ناشکری وکي فان الله غنی بشک الله تعالی به حاجت ده حمید دستاین قابل له کسو کې استاین کوي او کنه کوي اوس دغه لقمان خبره کوي و اذ قال لقمان لابنه او چې کله لقمان ویل خپل بچی ته لور به نه کنه هغه ته به ویلی وي خو زوی یو ونه بس هغه ته ویل دا مطلب نه زوی ته وی لور ته نه وی او لور به نه ونه و اذ قال لقمان لابنه او چې کله لقمان ویل خپل بچی ته او هو يعظه او نصیحت وتکاو پکار د چې پلار بچی ته نصیحت کوي نصیحت یواز دا نه چې پینټ شرټ وته ورواچي او سکول ته ولېږي نصیحت متکوا چې دا کوا او دا مکوا دا استاد ته سوي داغه تاسو تم کوي چې استاد دلته سوي خدای ته یو سوي او استاد دلته بچي استای او پیسې ته ورکه او فیسم ته ورکه او بچي له ببل روان کړی ته دې خبرېږي نو هغه ګلنګور نه چولای کته وهو يعظه او دورته نصیحت کو یا وعظ ته وعظ کلام مرقق للقلوب هغه خبرې چې هغه زړه نرمي وهو يعظه د دې بچی ته نصیحت کو شی وته یا بنیا اے بچیا اے بچوړیا بنیا لا تشرك بالله شرک مکو د الله سره د څه وته نه چې کالری کوا او کالری مکوا دا رښتنه خبره ده کالری کوي او کپټای کوي او تور جامې غوندي او سپینې جامې غوندي خدا متاول وای چې شرک مکوا عقیده برابر کا د عقیده نه برابر یو پټي ولا برابر ای لا تشرك بالله د الله تعالی سره شرک مکوا د چې ان الشرك لظلم عظیم شرک دی لوی ظلم دی ظلم په دې دی چې د خدای حق مخلوق لور کی او ظلم بیا په دې دی چې د شرک د پاره د الله تعالی پیدا کړی شوی صلاحیتونه او سيزونه استعماله چې هغه پیدا کړی د دې لپاره چې دا د خدای په بندګۍ کې استعماليږي او ته د خدای په مخالفت کې او د خدای پاک په انکار کې استعماله نو یوازې خپل فکر او عقیده دم خراب ده او بیا چې الله تعالی کوم مخلوق دی او ستا په لاس کې سدي ستا په لاس کې کوم اختیارات دي هغه هم ته غلط طریقې سره نو دا ظلم شو دواړه طرف نه ظلم شو کنه ان الشرك لظلم عظیم بشک شرک ډېر لوی ظلم دی ووصينا الانسان بوالديه ود دې جنوال تر داغه یا بني پوری دا د ته ادخال الهي وي چونکه لقمان خپل زوی ته د خدای د توحید خبره خو ته وکړه خدا شي وته نه چې بچي د مور او پلارم خیال ساته ولې ځکه چې بیا پکې لګه خبره دا و چې پلارو په خپل کنه نو بیا بچي وی چې دا کې دې شي د مخکینه خبره د تمهید د پاره ویلا او اصل مطلب دا دی چې بابا ته ما بابا نو ما خبره د بستا خبر نو مطلب دا دی چې چون کې د په خپل پلارو نو داغه ته دا ونه وی چې د پلار حق مدا کا د مور او پلار حق مدا کا ځکه چې د بچي په لکه بدار غلی وي چې دا پکې رضان د پاره وی نو هغه خبره د پرې خو نو الله تعالی وکړه
پوه شوې په دې خبره کنه ووصینا الانسان او مونږ تاکیدي حکم کړی دی انسان ته بوالديه د خپل مور او پلار په باره کې چې د دې خیال ساته او خاص کر بیا د مور خیال ساته د پلار او مور دواړه حقوق دي خو د مور حق بیا د پلار نه زیات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تکس راغی ورته وی چا سره خو حکم به مور سره وی بیا مور وی بیا مور نه په سلورم ځلې ورته وی پلار پته ولګی دا چې د پلار حق نه د مور حق درې حصے نورم زیات دی ولی ځکه چې هغه تکلیفونه زیات دي دا چې پرې گاډو لیکلي چې دا د مور دعا ده نو دا شي نه لیکلي پلار په گاډو سره سو کې صاحبیم نه خو اسی کې پکې لیکل کله نو خبر وخو په دې باندې پوښتنه کوي دا د مور دعا ده دعا غره د پلار ډیره قبليږي خبره باندې پوښي حق د مور زیات دی او دعا غره د پلار ډیره قبليږي حملته امه اوچت کړو بار کړو مور د دلرا وهنن په کمزورې علا وهنن د پاسه د کمزورې نه چې دا بوج بسم رضیاتې ده نو کمزوري به زیاتې ده وفصاله فی عامین او د سینې نه پرې کول په 2 کالونو کې یعنی 2 کال د حق دی چې د سینې اوخري امام ابو حنیفه چې ویل دي کنه چې 2 مکاله پورې نو دا غي مطلب دا نه دی چې هغه په قران شي اضافه کوي هغه وایي چې کله 2 مکالو په عمر کې معشوم د کوم خزي په اوسکل نو دا رضاعت به ثابت شي زکه چې به ثابتيږي چې بیا به پکې شک را پیدا کیږي چې به مور شي او ته به د مور نه ده نو التب بیا حرمت رضاعت راځي دا غي خزي لور به په د باندې حراميږي او کدا جنۍ نو داغه الک داغه بل زوی هغه سره به نکاح نه کیږي نو د دې معنی دا چې دا حرمت هغه دا وایي دا څنګه چې د 2 کالونو بعض علماء دا لیکلي دي چې کوم مور چې کوم دې ته وګوري چې زما بچي ماشوم چې دی هغه څه دی کمزور دی نو هغه د 2 کال پورې خپل ماشوم لپاره ورکول شي نن سبا هو لپاره نه ورکې نن سبا ټول ما په کالج کې یو ځل وړو ته وې مې د بوتل بچو نو هغه به خپه شو را نه مې په ایمان وای الله سوچت کې چې چا د مور په خورلو چا د بوتل نو ټول الله سوچت کوي موږ د بوتل مې زړه تاسو ویل د بوتل بچو د بوتل په دې خورلو خو د بوتل بچي کړه نو د بوتل بچي ته ما جوړاوه نو په ولا ورکوا 2 کال پورې ولا ورکا او چې کمزور دی نو چې امام ابو حنیفه د دې مطلب بدار چې بعض خلکو چې وایي چې 2 مکاله پورې ولا ورکول شي خیر دی او بعض علماء دام لیکلي دي چې که فرض کړه 2 کالونه په کم کې یو ماشوم داسي چې هغه وایي چې 2 کالونه کم دی تر راځي چې د دې نو قران وایي کنه فإن أرادا فصالا عن تراز منهما وتشاور مشوره وکړه چې لکه 2 کال کې غلامیاش کمله خو راځي د ماشوم د دې پیونه بندو سینې نه پرې کو په خوا به ته پرې کول وی ولته نه پرې کو نو پرې ځکه چې هغه خو بیا د دې کې د مور او پلار مشوره دوه چې ماشوم خو بیا ډېر جاړي ډېر ګران کاری کنه تاسو ټول ته پته ده خو یا ماشوم چې بیا پرې کوي نو عادت یې کنه نو ډېر ګران کاری نو ځکه وی مشوره پکې کوي وفصاله في عامين نګور دینه پته ولګی دا چې د حمل اقل موده چې کومه د شپږ میاشتې کې دی شي ځکه قران بل ځکه وی وحمله وفصاله 30 شهرا حمل او فصال 3 میاشتې دی نو 2 کاله د رضاعت موده شو نو 24 میاشتې شوې شپږ میاشتې د حمل مدت شو نو که یو سړی د واده نه بعد په شپږ میاشتې پس ماشوم پیدا شو نو دا به بالکل ټکی او شي په خبره باندې شپږ میاشتې اقل موده د رضا د صدا د حمل حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې دا واقعا راغلی و بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا آیت پیش کو خبره پاتې پوښوي چې نه دا ټیک ده بالکل انشکر لی ولوالدیک چې دا ما شکریا ادا کوو د مور او پلار الی المصیر ما طرف ته بس تاسو واپسی نو چې ما طرف ته واپسی ده نو بیا د پلار او مور غلطه خبره کول نه په غلطه کې به مرګرتیا نه کې اسنه د پلار پارټي دی غلطه او ته پاغه په روانه مې د پلار پارټي ده خجی و ان جاهداک او کدی پتا زور لګی علا پدی خبره ان تشرک بی چې تما سره شرک کی ما دا غسل سلک به علم چې تاسو دا غی د پاره علم نشتا فلا ته هم ان دی خبره ممنا چې خبره نه مری نو بایکاټو سره وکړه عزت نه وصاحبهما فی الدنيا معروفا ملګرتیا کوه د دې سره په دنیا کې په معروفه طریقه څنګه چې خلک ستا په وطن کې ستا په علاقه کې ستا په خاندان کې چې کومه طریقه د مور او پلار د خدمت پاغه طریقې خدمت کوا او د خدمت کې ور ټول نه لوي شي څه ده نن سبا خلک څه کوي یا رجی په حیات آباد کې مولکور جوړ کړي د په کینیډا کې وسیږي او نوکر ولې نیولې
او بابا له نوکر نیو نه قران وی وصاحبهما کمپنی ولا پښتو کې جنن سماته په دې جدید چې پلار مور له کمپنی ورکا ورسره کینا د بابا له صرف ډوډۍ ولېږي وې زاوت کینالته نو ودګار نه ما نو هغه بیا زړه خوري ځان له ځکه دا هغه د زمانه خصو کینا بیا دغه پخناټای نه دغه خپل علم او یار زما نو بیا چې دغه سره کینو د خپل ټیپر خرڅي نو په هغه ټیپر ما خرڅوا داغه د دلچسپي خبره اورا چې بابا دې د کوم خبره سره دلچسپي ساتي نو هغه خبرو کې تم دلچسپي کستابه کې دلچسپي یو کني هم هغه موضوع سره چیړه چې کوم خبره کوم موضوع دی بابا چې ته بیا ګوره چې بابا بیا ژوندې ګرځي کنه ګرځي او چې ته یا هغه سره خوا کې کینې نه کم نه ورکه غلا خوا کې وسره ټیم نه ورکه ولا او یا دا چې ټیم ولا ورکه خو ته په خپل ټیپر خرڅه نه هغه استاد خبرو دی یره جی ضرورت یقین وما چې کم از کم د 15 یو کال یو سړیو زما گاونډیو او زه په دنیا کې ماده څه گاونډي بل نه دی لیدل صفا خبرات ادا کو الله دی وبخي دا څه گاونډي ما په دنیا کې نه دی لیدل لکه دا ما چې کم دغه گاونډیو ته مرګره نو هغه بیا ډیر زیات بوډا شي او زه بیا دغه ته پوسټ یو دل ورلم نو په دوه زامنو د لاسونه چولیو او د خپې دا سره اخکل ور روانو زما خپل راغې بیٹک ته نو ما ته پته و چې د اقبال په شیرونو ډیر مین دی او د اقبال په فارسی کلام باندې سره ډیره زیاته مینه ده نو چې کیناستو خیر خیریت خبره مو کړ ما سره یو مرګرم تلو نو ما د اقبال دا تارونه و چیړل هاجی زمان باز برفروخت آتشی نمرود که آشکار شود جوهر مسلمانی بیا د ابراهیم علیه السلام ته چې کوم علاوه ور تیار شو نو په دې دور کې بیا غسه ور تیار دی چې پته ولګي د ابراهیم غوند ایمان پچا کې دی دا شیرونه می شروع کړو بیا د شیر وی بیا ما وی بیا د وی بیا یو 100 منټه پس اچانک دا سي پاسې دو لکه د ځوان سړی په شانتي او اغل ته دیوال لورغه الماری کولا کړو دا ما سره د فلان کې زمانه کتاب دی او دا د فلان کې زمانه رساله ده ما سره چې کم کس ناسو ما ته په وخت وی چې په دې سړی د څه دم چوپ کو ما دم مې بنه دی چوپ کړي خو د دې غریب سره د دې خبرو د کول څوک نشته د بچی چې کوم دی هغه دغه دلچسپي چې دغه دلچسپي ده دغه دلچسپي نه ده اده د خواله ناراضي او چې رام شي نو خپل شتار غوي نو د سره چې تکینه نو د چې کوم خبره کې دلچسپي ساتي هغه خبره وسره کوه وصاحبهما صاحب د دې ملګری شه ته دا ځان ملګری کوه چې ته دا لګې چې دا اتیاو کالو بابا به زما مرګری شي دا په خپل پل مراړه ته د په پل ځان راواړه وصاحبهما ته د دواړو مرګری شه چې هغه کوم موضوع خو خې تا هغه موضوع کو پر وای بیا وته مو وای چې ګناه خبره کوي بیا مو وای بیا غلې کینه خو د دین علاوه چې دغه د دلچسپۍ کې خبرې دي نو هغه وسره کوا نو بیا ته ګوره چې په دې مشرقي ملکونو کې کوم خلق دي کنه هغه کې بعض دا شی علاقې دي چې دا هغه بوډاګان چې دي د اتیا او لست یو کالو ځوانان غوندي ګرځي هغه وجه دا ده چې دا هغه بچي دا هغه د مور او پلار سره کینی دا هغه په دلچسپۍ کې دلچسپي اخلي دا هغه خبرې اوري هغه سره مقام نو دا قران دا وي وصاحبهما کمپنی ولا ورکا ملګرتیا یو کا وصاحبهما فی الدنيا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ خطابداری کوه د لارې دا غچا چې ما طرف تر رواني هغه سره خپل خبره خپل ځای کوه چې دا ملګرتیا دا خبرې دي غب شپ سره لګاوه خو زه دا غچا په لار چې خدای طرف تر رواني خجی ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تستاسو پس د پلار باندې مال راځي او تب مرضی نفعنبئکم بما کنتم تعملون نسبت تاسو خبر کوم په عمل تاسو کول اوس هغه عملونه چې کوم دي نو هغه بسنګ را پیدا کیږي سوال را پیدا شي چې عملونه خو بچرته ورک نه دي یا بنیا ای بچیا انها دا عملونه چې کوم دي ان تکم اسقال حبه من خردل کدا په اندازه د یو اورید دانی خردل وره پیژنې کنه تریونته شي وره دانی شړشم نه ورکوټه وانته کړي انها ان تکو کدا عملونه کچرتوی مسقال حبه په اندازه د یو دانه من خردل دوري د شړشم فتكون في صخره نو دا پټشي پر یو کندک په یو کاڼي کې او په سماوات او په الارض یا په اسمانونو په سمګه کې ورکشي نو یات به الله تعالی به را پیدا کی زله دنیا دا ټول علوم والا او دا ټول ساينس او دا ټول ټیکنالوژي یو شی
زه ذره عمل نه یو شی ورکوم په یو ځای کې او په ټوله دنیا کې او په اسمانونو او په ځمکه کې هم نه په پاکستان کې او په پاکستان کې هم نه یاره په پېښور کې ورکوم او یاره په حیات آباد کې ورکوم او د دنیا د ټوله ټکنالوژي د راوړي هغه شی در پیدا کی چې ځکه کوم شی ورکم او الله تعالی و چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې نو دا ذره یأتی به الله تعالی به راوباسي ولی ذکر چې ان الله لطیف بشک الله تعالی باریک سيزونو لره لیدونکی دی خبیر خبردار دی یا بنی اقم الصلاه ای بچی منځ په وخت کوا منځ قائم وا وامر بالمعروف او د نیکی حکم کوا وانها عن المنکر او د بدین خلق بندوا یواز په دین کې چې د نیکی خبره کوي او د بدین خلق نه بندې نه دواړه کار کوا خو چې دا دواړه کار کوي نو بیا بل تم ټینګ شه څه شی واصبر علی ما اصابک او صبر کوا په هغه مصیبتونو چې تا ته رسېږي ځکه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې نو مصیبتونه به درله راځي نو په دې مصیبتونو کې ټینګ پاتې شه ان ذلک من عزم الامور بېشکه دا د مضبوطو کارونو نه ده څنګه یعنی دا کارونه لازم دي یو معنا دا غټ دا ضروري کار دی او دویمه معنا دا چې دا د همت والا خلکو کار دی د هر چا کار نه دی هر څوک دا کار نشي کولی ولا تصعر خدك للناس او م پړسوه د خپل مخ د خلکو ته مخ م پړسوه یا خلکو ته مخ م کږوه لکه سعر وی او بیماری ته چې په وخانه ولګي نو دا شوټې داسې کوږي ما ته یو سړی معلوم دی وفات شوی به زه طالب علم هم دا 76 77 د زمانې خبره ده نو هغه چې به انجینیر او د شي په وابډا کې و په یو وابډا کې په یو دا کې مشر سړی او ډېر زیات داسې بوډا سړی خو هغه بچا سره داسې نه خبره نه کوله چې خبره به کوله نو داسې به خبره کوله نو بیا دا شټ کوک شو بیا د خبر شم یو کوک شوی دی ډاکټرانو لذي نو ما ته دا ولا تصعر رایات شو سعر دا بیماری ده چې په وخ ولګي سټي کوک شي نو په سټ باندې کوک شي په کوک سټ خلکو ته خبره مکه وسیده وته ګوره سیده چاته خبره کوي سیده وته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بچاته خبره کوله دا شی بم نه راګرځي ورته ټول به ته دا سره وګرځي ته خبره کوله ټول به ته دا سره وګرځي دا څنګه چې دا شی به ته دا مخ را وګرځي دا د یو سړي احترام دی عزت نفس دی هر سړی چې انسان دی هغه عزت نفس غواړي وړوکی دی که هلک دی که کشر دی که مشر دی هغه یو عزت لري او هغه د اټیچیوډ او د رویې نه دا معلوموي چې دې سړي ما سره څنګه رویه وساتله خبره به دوسه به خبره به ونه کړي او زړه کې بیا دا راځي چې سړي ما ته دا په کم نظر وکړه ولا تصعر خدك للناس او مکه ګوه د خپل اننګې د خلکو ته چې په کوږو مخ وسره خبرې کې ولا تمشي في الارض مرحا او مگر د پرېز مکه کې فتکبر مرح ستوي مرح شدت الفرج سړی د خوشحالۍ نه سمال وځي د جامونه بار ته وځي داسې په لار روان او سړی وځي خدای پاک دا نور خلک ټول پاستر دي خدای یو دی انسان دی شدت الفرج داسې پر کاټلن کې زموږ طالب علم د معنی خبره ده یو مولوی صاحب تقریر کوي په جمعات کې د جمعې په مانځ کې په منبر تقریر کوي وی الله پاک په قران کې وی چې ولا تمشي فی الارض مرحا پس مکه کې په تکبر مگر دا مولیان صحیح ترجمه نه کوي دی یریږي وی دې ترجمه خدای پاک ما ته خو درې دی زه به پوهیږم نو خلکو ته وی زوی وای راته کنه وی خدای پاک وی چې ولا تمشي فی الارض مرحا او مگر د پس مکه کې ډیر چینګ واز دا صحیح پښتو وی چینګ واز ډیر مگر نو دا چینګ واز هم دغه تکبر دی خو مطلب د پښتو ان الله لا يحب كل مختال فخور بشک الله تعالی نه خوخي هغه سره چې هغه مختال له مختال معنی متکبر دی ځان وته ډیر غټ ښکاری مختال چې په خپل لکه ځان ته ډیر غټ ښکاری زه ډیر غټ سړی ما څوک د غټ سړی نه وي خو دې ځان ته غټ سړی وي او فخور په خپل کارونو ډیر فخر کوي چې یاره زه دومره یم ما داسې چلو کوم مال ته توره وکړه هلته مې سړي ووجل او کشمیر مې واغېستو دا واقصد فی مشیک او اعتدال کوه په خپلو تلو کې دا چې روانې نو په دې خپلو تلو کې اعتدال کوه د دې مطلب چې دا اخیستی دی چې منډې مه وه یاره جي کله کله به د منډې ضرورت وي منډه به مې وی کله به د قلاره تلې کاري نو په قلاره به یو کله به منډه نو منډه به وي دا مطلب نه دی چې منډه مه وه وقصد فی مشیک معنا دا ده چې داسې تله مه کوه چې ستا د دې تلو په پشت باندې یو تصور او یو سوچ لکه تاله دا سوچ راشي چې زه خو مالدار یم نو ستا دا تله بدل شي
تا له سوچ راشي چې ما سره خو دومره غټه ډیګري ده نو تله دې بدل شي. تا سره خو سوچ راشي چې زه خو دومره لوی عہده مې ده، ګریډ مې 221 دی، نو ستا هغه تله بدل شي. تا کې دا راشي چې یاره زه خو ما خو بېګا نفلونه ډېر زیات کړي دي او ترجمه مې وکړه او دونه نفلونه او سبحان الله مې دومره ووي، نو ته زه خو جنتي یم، نو دا تله دې بدل شي. نو دا تله دې په دې تصوراتو مه بدلوه چې څنګه ستا مزاج دی د تلو، بس داسې تله چې د هغې په وجه باندې د هغې نه څه تکبر را پیدا کېږي، نو داسې تلل د دغه سوچ په بنیاد نو داسې مه کوه. او داسې مریل تله، داسې مړیل غوندې تله، چې داسې مات غوندې تله چې ته وایې چې یاره چې زه خو داسې مذهوب یم. حضرت عمر رضی الله عنه سړي ته ویې دا ولې داسې مړ روان یې؟ وایي زمونږ دین شرمې. وایي ته زمونږ دین شرمې؟ وایي اسلام داسې مړی نه دی لکه دا ته چې څنګه مړی ګرځئ. وایي پاسه سیده ګرځه. یو سړی په لار روان و، سر یې داسې روان، هغه ورته وایي اسلام سرکوزی نه دی، ته مسلمان یې. وایي اسلام سرکوزی نه دی، سر اوچت وړه. سر اوچت وړه، اسلام سرکوزی نه دی. نو مطلب دا دی چې داسې تله چې د هغې نه تاسې ویل یاره جي زه خو تکبر نه کوم او عجزي کوم او داسې روان یم او خپې په ځان پسې راکاږه، خپې په ځان پسې مه راکاږه، خپې اوچتې وړه. مطلب چې ستا کوم فطري تله دي هغه کوه. او چې کله درته پته ولګي چې اوس دې وخت کې خو زما په زړه کې یو شی راغی چې زه خو داسې شی یم، نو هغه ستا هغه شی کېدل ستا هغه تله بدل کړي. نو دا شی کېدل د دماغو نه وباسه، بیا دا شی نه یم، بس دغسې انسان یم. نو بس بیا چې څنګه دا نور انسانان ګرځي همداسې ګرځه. وقصد فی مشیک، او اعتدال کوه په خپلو تلو کې. وغضض من صوتک، او ښکته که خپل نظر، خپل آواز. غض څه ته ویلی کېږي؟ غض اصل کې د دې بصر دپاره راغلی دی. نورې معنې هم ډېرې دي. غض خو پوخوالي ته هم وایي. غض یو خو غض دی که نه، په ځای سره غض ونه هغه نه یادو، دوات سره غض، چې دا سړي دا زیز مې داسې راښکته وي. مطلب یې دا دی چې په لاره ځي نو داسې هر یو شي نه دا سترګې پورې راپورې مه وباسه، نښې پکې مه ګوره. حاجي ما ته یو ځل چا ویې دا سړی چې دی که نه کم نامناسب چې ته په لاره باندې جنۍ ویني، ښځه ویني، هغې ته ګوري، نو وی دا پکې د خدای قدرت ګوري. نو بیا ما قدرت د خپلې مور په مخ کې ګوري که نه؟ ولې د خپلې مور په مخ کې، د خپلې خور په مخ کې قدرت د خدای نه وي چې دی په پردۍ ښځه کې د خدای قدرت ګوري؟ د دې لپاره دا شرط دی چې دا د پردۍ نو ته بیا پکې ګورې. نو غض معنا دا ده چې د هر یو څیز نه نظر پورې راپورې مه وباسه، د اخره پورې ورته ګوره. ولا تمدن، هر یو څیز ته داسې مه ګوره. پخوا په زمانه کې دا کمیونستان به و که نه، نو هغه یو شعر کې وی چې سترګې که غړومه نو په بنګلو مې بیا نظر لګي، او خدایه که پټو مې دیوال سره مې سر لګي. نو څه چل وکړم؟ نو ما ته چا ویو نو ما ته خو شاعر نه یم چې په شعر کې جواب ورکړم، خو ورته وایم چې مې پټوه او مې بنګلو ته ګوره، خدای د سترګې دې دپاره درکړي، خپلې لارې ته دې ګوره، دې لارې ته ګوره چې په لاره ځې، دې لارې ته سترګې ګوره، بنګلو ته ولې ګورې؟ او سترګې پټوم په دې لارې ته ګوره او ځه. وغضض من صوتک، دا مطلب نه دی چې په چغه خبره مه کوه. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په منبر ناست و که نه، داسې خبره به یې وکړه، داسې کله به یې لاس داسې موټی کړو کانه منذر جیش، ته به وایې چې لښکر را روان دی او خلک تیاروي، رنګ به یې سور شو، سترګې به یې سرې شوې. نو داسې هم کله سړی په خطبه کې په تقریر کې داسې کوي، پیغمبر هم داسې کړي. نو دا مطلب نه دی چې په زوره چغه مه وباسه، خو دا مطلب دی چې بې ځایه په دې وجه چغې مه وباسه چې په خلکو باندې خپل اواز غټ کړي چې زه ګینې چې غټ خان یم او غټ ملک یم او غټ سردار یم او ډېر لوی سړی یم، چې زه خبرې کله خیال په دې جومات کې خلک ته میلمه راشي، په دې کلو کې چې ته میلمه ورشي، نو هغه د کلي یو سړی چې میلمه ویني چې دا خو میلمه راغی، دته دا پته نه په دې کلي کې غټ سړی څوک دی، نو هغه به په دې جومات کې خامخا څه غټه خبره وکړي، هلکه دا چل وکړه، پلان کې چل وکړه، او پلان کې داسې چل وکړه، دا چې دې میلمه ته رسې وښایي چې ګوره زه څوک یم. نو دا کارونه مه کوه. وغضض من صوتک، ښکته که لږ خپل اواز، او دا څومره اواز چې دی نو همیشه په هره موقع او په هر ځای کې نو همدا کې چې په کور کې خبره کوي هم چغې وباسئ، او چې په حجره کې هم چغې وباسئ، او چې په جومات کې هم چغې وباسئ. نو دا کار مه کوه که نه. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بېشکه ډېر ناکاره په اوازونو کې اواز د خره دی. حمیر صاحب اواز ډېر خراب دی. حمیر دا ترجمه، حمیر دا جمع ده، یو حمار دی یو حمیر دی، حمار مفرد دی او حمیر
جمع ده دا ترجمه ما کتلې کنه اکثر خلک اردو کې د مفرد ترجمه کوي دا د مفرد نه دی حمیر د خرو आवाजونه ډیر ناکاره ځکه چې خر اره موقع چې چغه وباسي د جسون आवाज پرې مړی کې ټول وباسي نو داسې کار ته مکوه موقع ته ګوره لګو واخر دعوانا الحمد